حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر هم و بادشاہ هم. پیغمبری هم د کمال پیغمبری وه، ځکه ډېرې غټې معجزې رب العالمین ورکړې وې، لکه د مارغانو خبرې کول، د پیریانو دیوانو نه کار اخیستل او تخت په هوا ګرځېدل. دا ټول د سلیمان علیه السلام معجزې وې. او ورونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله داسې کار راښکاره کي چې د عقل نه خلافي، عقل یې نه مني. که د یو نیک انسان نه داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته کرامت وایي. دا د دې نیک انسان یو عزت دی د الله را طرف نه. او که د پیغمبر نه داسې کار ښکاره شي چې د عقل نه باري، عقل یې نه مني، هغې ته معجزه وایي. او معجزه ځکه ورته وایي اعجاز، عاجز کول. عربی کې ټول مخلوق او ټول انسانان د دې د مثل نه، د دې په شان کار کولو نه عاجزه دي. ټول خلک یې عاجزه کړل، د دې څوک مثل نشي جوړولی. زما رونو داسې عظیمه بادشاهي چې بادشاهي هم د هغه په شان د بل چا نه ده تېره، ځکه ټوله دنیا باندې حکومت و. هغه زمانه کې چې څومره ملکونه او څومره انسانانو، په ټولو د هغه حکومت و. یو ځل بیبیانې هم ګڼې پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیانو عمره دی، د 100 جنتیانو عمره. او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانانو عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. نو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبر و، ګڼې بیبیانې وې، الله قوت او طاقت ورکړی و، او مجاهد و. زبردست جهاد به کو، او د جهاد دپاره اسونه، اوښان، اتیان، هغه زمانه کې چې کوم لښکر و او ورسره و. پیریان او دیوان چې د چا تابع وي، هغه ته بیا بل څه شی دی. ورسره ډېر سخیم و، مجاهد هم دی او سخیم دی. په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې هم د حکومت په ذمه وي، خو ده به د میلمستیا انتظام کوو. عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل، لکه د میلمستیا انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به و، د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاه کې یو سړی دی اوږي یا د ناري، یا د بربنډي یا د کورني. دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه. انسان دی بیا هم کله کله خطا شي. وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه، او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچیم نه 100 زامن. او چې دا 100 زامن زما پیدا شي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هیر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی، همغسې وکړه، په هغه شپه هغه 100 بیبیانو ته راغی، لیکن یوه بیبي هم
د ده په ارمان باندې پوره نه شوه. صرف د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم نامکمل نیمګړی. دی په تخت شاهي باندې ناستو او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړی په ټوکړه کې بند د غوښې یو بوټی راوړه، وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه ولقد فتنا څنګه د سلیمانه والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسی د پاسه هغه وجود ورواچو، هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړی، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړی دی، مړ تشه غوښه ده. بعضې خلک ورونو دلته کې ډېرې بېځایه غلطې قصې کړي دي. بعضې دا ضعیفه او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه او هغه ګوتې په ذریعه بادشاهي کوله او هغه ګوته تې بیا پیري یوړله او هغه دریاب کې پرېوته او په کور کې یو ښځه وه هغې د بوتانو عبادت کوله. تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي، دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل او بیا پیغمبر جادوګر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي، دا غلطې خبرې دي. اصل دا ده، دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به سلو بیبیانو ته راتلل کوم او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي، شهسوار مجاهد، الله لار کې جهاد بکی. انشاءالله یې هیر شو، الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې یوې ښځې نیمګړی بچی پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې حدیث وایي که انشاءالله یې ویلې وې د دې سلو ښځو به سل بچي شوي وو او څنګ چې ده وې هر یو به د الله په لار کې عظیم مجاهد و، شهسوار مجاهد به انشاءالله یې. ورونو د دین مسله دا ده چې کم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي، انشاءالله دې ورسره وایي، دا مسله ده. لکه مثلا یو کور جوړی نو انشاءالله زه به کور جوړوم، ډیوټۍ له ځې چېرته ځې، یاره زه دغه ته ځمه سهار له به که خیري زه خپل ډیوټۍ له ځم انشاءالله. انشاءالله څه معنی؟ که د الله خوښه شي، نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي، که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي. د نبي علیه السلام نه یو انسان راغی، یو سړی، او د یو شي تپوس یې ترې وکړو. د پیغمبر علیه السلام مبارک هم انشاءالله یېر شو. چې یېر شو وحې بنده شوه. بعضې ښځو پراپیګنډې کولې، بعضې مشرکانو د نبي علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې. یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وې دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي، عیاذا بالله. جبریل علیه السلام ته یې دا غلط نسبت کو. 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی، 15 ورځې وحې بنده وه. دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. چې یو کار کې چې سبا به کوم، انشاءالله ورسره خامخا وایه. انشاءالله که ورسره ونه وایې داسې مه کوه بیا. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله انشاءالله یېر شو. 15 ورځې وحې بنده و، 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی. نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم، نو دا به ورسره وایې که د الله خوښه شي. که پښتو کې درځي داسې وایې که د الله خوښی او د الله رضی، او که عربی کې وایې نو انشاءالله معنا څه؟ که چرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده. بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي. د چا نه چاته نظر ولګي، نظر د خړه نه لګي، او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نړه ښه شو او زما دا نظر ورته لګي، دته څه نقصان پیښیږي، نو وایې ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا ووایه. او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې ووایه، الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي. دا خو هر سړی ویلی شي که نه، الله چې څو غواړي کېږي، چې څو نه غواړي هغه نه کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورسره ووایه، نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي. نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که، رب العالمین به د امداد وکړي. نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله ونه وی، چې وی نه وی، نبی علیه السلام فرمایي چې شی هسې لاړ، یعنې بچو هغه سلو ښځو بچي راونړل. که یې ویلې وي سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهد و. دا د جهاد سره د شوق و، په دې سوچ چې زما د به سل هلکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو.
اسونه یې ساتلي وو. سار او مازدیګر به یې په اسونو باندې لاس راښکه، لکه اس باندې سړی په دې شا لاس راکاږي، په دې سټ وله لاس راکاږي، خوشحاله یې ورته. هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی دی. یو ځل د مازدیګر نه پس د اسونو چې کم مشر و هغه ته یې دا ټول جنګي چې کم اسونه یې دا را مخامخ کا، لږ زه معاینه کوم، لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري، هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي. دارنګې د وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو، ځکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو. اسونه یې را مخامخ کړل، دله یې ډېر زیات خوند ورکړ، کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې، او اسونو مختلف قسمونه دي. خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو، نور پریوزي حتی توارت بالحجاب، نور بس تقریبا پریوزي. اوهو خدای دا مې څه وکړل، دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ، نور قریب دی چې پریوزي. اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي. د اسونو د برکته دوه کاره یې وکړل. یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه دا خپل مونځ وکړم. ټیک ته غلطي زما شوې ده، خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله، د هغې معاینه مې کوله، نو خدای ما نه دا کار وشو، دا انور راته ودروه. نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین یې دا سوال قبول کړ، نور یې ورته په انتظار که ادرو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ. د هغې نه پس ښه د دې سونو د وجې زما نه دا مونځ پاتې شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق، داسې دی که نه، شروع یې پرې وکړله. وی را دې خوا کې اسونه یې ټول ذبحه کړل، حلال یې کړل، زر اسونه یې په یو وخت قربان کړل، حلال یې کړل. اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خو دا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل، راجح قول دا دی، یو کې مکروه تحریمي راځي، یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري. خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده، حلاله ده، هغوی یې خوري، او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز و. زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل، حلال یې کړل. ولې؟ د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو. اوبه کې څوک داسې اوسه د دوکاندار د لاسه د دوکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې شي، دی به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کي، سوال نه پیدا کېږي. زمیندار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیندارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین مونځ لاړ شي، دی به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې زما نه مونځ لاړ، یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه زما نه پې مونځ لاړ. داسې که چا وکړل بیا به ترې مونځ نه ځي. نه اکثر مونږ مونځ له هېڅ اهمیت نه ورکوو. خلک خپل کاروبار کوي، ماسخوتن چې فارغ شي وي دا مونځ به ټول په یو ځای وکړو، دا ډېره خطرناکه ګناه درونو. نو دومره سخي دي چې هغه یې ټول ذبحه کړل او خلکو ته یې ویې ځای خیراتي غوښې چې څومره وړی نه وړی. یو ځل یې د الله نه سوال وکړ، بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده. وی الله ته خو بندوبست کړی دی ټول مخلوق او ما له دې ډېر لوی طاقت را کړی دی، ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی و، رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي. او الله ولا هغه سوال قبول کړی. نو غله ډېره وه، پیریانو دیوانو به یې خدمت کو او خوراکونو میوې ډېرې وې. وی زه دعوت کوم، ټولو څیزونو له ډوډۍ ورکوم. الله وی موږ به دا کار نشي کولی. وی الله تی اجازت راکه، نو ستا اجازت غواړم. وی ښه ده در مې کې اجازت. غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده، خو چې په پیریانو یې کار کو، هغه یې وکرل او د دنیا خوراکونه هر څه یې را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ. باد یې تابع و، ما تېره جمعه کې درته ویلي و، هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي. پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي. پخلی لګیا دی، پخلی کېږي، د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي، د انسانانو خپل تیارېږي، د پیریانو خپل خوراک، د هر چا خپل خوراک تیارېږي، لګیا دی. او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او رده په خبره هغوی پوهېدل، هغې سره به هم خبرې کولې. چې هر څه تیار شو، الله نه مشوره واغشته، ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي. وی الله خو ډوډۍ شروع کوم، خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم. وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې، وی د کبانو نه مخکې شروع کړو. د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه اواز وکړم، ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي
او داسې یو لشل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي؟ یو کب چې 5 شپږ دانې غنم وخوري نو پې مړېږي، یا یو چټاکی غوښه چې وخوري نو ځه پې موړ شي، زیات نه زیات 1/2 کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي. نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا ده، یو وخت نه ده، د پوره ورځې میلمستیا ده. لا ولې وی وی د کال میلمستیا کوم وی دا خو بلکل نشي کولی، وی د میاشت کوم وی دا هم نشي کولی، وی ښه ده یو ورځې به وکړم وی دا هم نشي کولی، ده یې تمنا وه. وی د یو وخت خو به وکړم وی ښه ده ده وکړه، د ورځې نه وخت راله خبره. نو وی ځه ټیک شوه، اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم. په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات دي او مختلف قسمونه دي، څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل، څوک د بل شي په شکل، مختلف قسمونه دي. اواز یې وکړه ټول راجمع شو. وی تاسو زما نن میلمانه خوراک به زه در کوم، زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ، ټول به خورئ، د ټولو خوراک به رسي، نه چې څوک به پاتې کېږي. لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه، هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوئ، ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو. ډېره ښه. یو کب خوله راوچته کړه، چې راوچته یې کړه نو یوه جامې د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي وو، یو طرف ته کېښوده او بله جامې بل طرف ته کېښوده، خو چې شی یې راغونډ کړ، سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد. دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو، چې څه وه خو د یو خوړل، دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري. نو سړی خفه شي له غوندې که نه، وی خو هر څه تا خلاص کړل، کب ته وایي. اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي، قرآن حکیم کې راځي، تېره جمعه مې درته ویلي، هر څه خو تا خلاص کړل، دا دې نورو ته څه پرېښودل، هر څه دې خوړل. کب ورته وي میلمه ته څوک داسې رټ جواب کوي لکه دا ما ته چې دې وکړه، زه خو تا نن میلمه کړی ما. بس دې پوه شو، وی روزانه ما له الله 2 وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړه، 2 وړی. نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه په ټیکه واخیستمه، نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه، اوږې به ګرځم، اوږې به ګرځم. رونو داسې ده که نه ده؟ رزق څوک ورکوي؟ الله ذوالجلال ورکوي. قسم دی چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ شم، که ډاکه مې ونه کړه د لوږې، که رشوت مې وانه غېږ بچي به مې څه خوري. او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین ده. په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي، نه پټي شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دوکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ، او ټولو له الله رزق ورکوي. ته وایې خو دونه رزق به د کمې خوري؟ دا خپل بچي به خوري، دا بچي لویږي څنګه؟ دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي، مضبوط مضبوط حیوانات. په دا ځمکه کې دننه وګوره، داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي، چینجي او داسې ځونه ځمکه کې دننه لویږي. چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی، چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی، چا له الله په اوبو کې، چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی، څوک په هوا لوځي، خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي. بس وی الله زما توبه ده، بس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستا نه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی. یو ځل په لاره روان دی، مکې مکرمې ته ځي. ځکه ما بله جمعه درته ویلي و چې بیت المقدس یې جوړ کړ ډېر مزېداره واله. مکې مکرمې ته روان دی، بیت الله ته، په دې علاقه چکر لګوي. هوا تخت اوچت کړی دی، راغی د مدینې منورې په علاقه، هلته یې دمه وکړه او خپلو ملګرو ته نشاندهي وکړه چې دا یو پاکه ځمکه ده او نبی آخر الزمان به دلته هجرت کوي، راځي به. بیت الله ته راغی، د بیت الله طواف یې وکړ او بیا د یمن د سرحد سره یو ځای کې دمه شو. تا ته به یاد وي ما تېره جمعه ویلي وو چې 6 لکه خلک به ورسره یو ځای ګرځېدل. داسې نو لکه زمونږ د خلکو جهاز کې 5-5.5 خلک چې راځي. او کار به یې د دیوانو مارغانو نه اخېسته هدهد یې ساتلی و. هدهد مولا جرګک ته وایي، د اوږد غوندې شی نه مولا جرګک. دل الله یو صفت ورکړی دی، مارغانو الله صفتونه ورکړي دي.
یو خو ده به د چیټي رسان کار کو ډاګي، یو ځای نه بل ځای ته به یې خط لیږه، دله به یې ورکړه مخوکې کې به یې ونیوه به یې ورسو. نشانه ده ډېره برابري. دویم د اوبو د معلومات کار به یې ته اخېسته چې ته وګوره اوبه کوم ځای دي کوم ځای نشته. نو چې یو ځای ته به دې لاړ هغه به وایي چې دلته اوبه شته، نږدې دي، دلته لرې دي. نو بیا به پیریانو دیوانو باندې هغه ځای کنه اوبه به یې ترې ایستې. الله حیواناتو له پوره طاقتونه ورکړي دي. اوس دا ملا جرګک دا کار دی، اوبه معلوموي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو سړي تپوس وکړ. ابن عباس صحابي د نبي علیه السلام د تره زوی، وی دا هدهد ملا جرجک کې دا کمال دی چې دی اوبه معلوموي. وی او وی څومره لاندې؟ وی په میلونو لاندې معلوموي چې دلته دونه اوبه دي، دلته دومره لاندې دي او دلته دومره اوچتې دي، دا پته ورته لګي. وی ښه نو چې دې دونه معلومات کولی شي نو چې دا ماشومان ورته لټ کیدي او په لټ کې ورته دانه کېښوده، نو په میل کې لاندې اوبه معلوموي او په هغه لټ کې هغه دانه نیني او هغه دانې له لاندې دې نیني چې دانې له لاندې لټ دی. که ټونګه پې وام دا لټ را باندې راوړي او نیسي مې. خشته جواب ابن عباس صاحب وله ورکړ. هغه ورته وایي وی اذا جاء القدر ذهب اللب وعمي البصر. وی چې تقدیر کله راشي که نه نو عقل هم ختم شي او سترګې مړندې شي. اذا جاء القدر ذهب اللب، د انسان عقل لاړ شي ختم شي، وعمي البصر سترګې ړندې شي. بیا په لاره به روانې خله ته پته ده چې دا سړک دی، ورېږه یو خوا بل خوا به وګورم که نه چې څه شته که نه، لیکن دماغ یې کار نه کوي، نیغ ورشي ګاډۍ ووایي مړ شي. خپې وخوېږي لاندې وغورځېږي د کوټې نه پرېوت. څوک په خوښه دا کار نه کوي خو خطا شي انسان، دماغ کار پرېږدي چې تقدیر راشي. نو یو ځای کې دمه وکړه، ملا جرګک به یې مخکې لېږه چې کوم ځای کې به یې دمه کړله، وګوره اوبه شته که نشته. هغه راغې وی حضرت دلته کې ډېره زیاته اوبه ده او ډېره نږدې هم ده، دلته دمه وکړې. هغه ځای کې پړاو واچو، خیمې خښې شوې. ملا جرګک لکې سوچ کړی دی چې زه راشه زه به هم یو چکر ولګوم، ځکه چې دوی تر څو خیمې خښوي او بیا دمه کوي او د اوبو ضرورت راځي. ما خو ویلیم نه چې اوبه شته، زه به هغې پورې راغلی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ښه دې لاړ چې ته داسې بره یو پرواز وکړو. دا د یمن د سرحد سره نږدې علاقه ده چې پرواز یې وکړه. یو بل ملا جرګک وله د هغې علاقې په مخه ورغی. هغه سره یې خپلې خبرې اترې وکړې. څه کې ته ده کمې؟ وی زه خو د شام یم او سلیمان علیه السلام سره ګرځم، هغه سره راغلی. وی ته را کوم ځای؟ وی زه د یمن د علاقې یم، د سبا. وی دلته دغه شته څه آبادي شته؟ او دلته خو یو ډېره زبردست آبادي ده، یو ښځه ده او د هغې نوم بلقیس دی او هغه د هغه خلکو مشره ده او د هغې لاندې د دنیا وزارتونه دي، ډېر ناشنا تخت شاهي دی، بلا فوج دی. دې ملا جرګک وی راشه معلومات به حاصل کړم او سلیمان علیه السلام ته به ورسره لاړ. چې لاړ هغه ټول ارس یې په خپلو سترګو کتل. دلته د سلیمان علیه السلام د مانځه وخت راغی چې مانځه اواز راغی، وی هدهد څه شو؟ هدهد نشته. بس غصه شو چې اوس دې نېکبخت موږ ته اوبه ښولې وې چې موږ اوبه رایستې وې چې مونځ هم کړی وې. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. یا به دې ما ته دلیل پیش کوي چې دلیل باندې به خبره کوي. ګوره داسې خبرې کوي لکه عام انسانان چې یو بل سره کوي. دلیل خو انسان پیش کوي، حیوان نشي پیش کولی. لیکن زمارونو ما تېره جمعه تفصیل درته ویلی دی چې د حیواناتو سره د هغه دغسې تعلق و لکه خپل عام لښکر سره چې څنګه وي، د هغې په خبرو پوهېدل، خبرې جواب ورکول، هغې سره خبرې اترې کول. عام د لښکر د یو کاردار کار به یې ته اخېستو. او یا به ذبحه کوم او یا به یې داسې کوم چې سزا ورکوم چې دنیا کې به داسې چا چاله نه وي ورکړې. ساره بڼې به ترې غونډې وباسم. دغه دی چې ملا جرجک راښکاره شو. چې راغې سلیمان علیه السلام ته پیش شو. چېرته تللی وې؟ څه دې کول؟ وی صاحب ما خو یو ناشنا خبرې راوړی. جئتک من سبأ بنبأ یقین. یو ښار د سبا ورته وایي، د هغې نه مې یو خبره راوړه، یقیني خبره مې راوړې ده. څه دې راوړي دي؟ وی هلته خو یو ډېر لوی قوم دی او ناشنا بادشاهي ده او یعبدون للشمس، د انور عبادت کوي، د انور عبادت کوي صاحب. او ستا په ټول سلطنت او بادشاهۍ کې خو د انور عبادت نه کېږي، د یو الله عبادت کېږي. د دې غم په کار دی. وی رښتیا وې؟ وی بلکل رښتیا ویم. وی زما یو خط وله ورسولېږه، اوس به پته ولګي. خط در کوم او چې خط وله ورسې نو یو غاړې ته کښېنه، د هغوی نه غلې غوندې او تماشه کوه چې هغوی به څه وایي.
د هغوی هغه معلومات به وکړي ماله به راوړئ. خط یې ورته ولیکه، قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي پوټې خط 2 ګوتې خط یې ولیکه، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. دا خط د سلیمان علیه السلام بادشاه را طرف نه دی، او دا خط شروع د الله د نوم نه شوې ده، بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم شروع کوم، کم الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی ذات دی. اس کبر به نه کوئ، لویي به نه کوئ، په دې خپله بادشاه به فخر نه کوئ او زما را طرف ته نه دی اعلان دی چې ټول مسلمانان شئ ماله راشئ، ګنې نه مو پرېږدم. د سلیمان علیه السلام روب دبدبه د بلقیس ته رسېدلې وه د مخکې نه، چې دا خط یې څنګ یوړه په مخوکه کې، نو هغه به په شاهي محل کې دننه اوسېدله، ډېر لوی تخت او تخت شاهي، هغې کې ملاس سره دا بلقیس او ده دا خط په دې سوړه وردن نه شي، دروازې بندې وې، هغه یې یوړه د هغې په هغه سینه د پاسه هغه خط ور وغورځو او لار یو ګوټ کې کېناسته. اوس د ښځې څه ګمان راځي چې دا خط به دې هد هد راوړي، مولا جرګک به راوړي. مارغان خو ډېر ګرځي، په تاسو په چا خیال راځي چې دا شعر یې مارغه راوړو. دا چې را بیداره شوه ویې کتل خط یې په سینه پروت دی، خط یې کولاو که خط د سلیمان علیه السلام او په خط باقاعده مهر لګېدلی دی، اعلی قیمتي مهر. ابه داسې و لکه دا اوس هم بعض انسان په لفافه کې د دې بورډ دا پرچیني یو نستی بورډ هغه چې په هغه لفافه کې بند کړي د پاسه پې لاک ولګوي او د هغې د پاسه یو سټمپ مهر ولګوي چې پته ولګي چې دا کولاو شوی نه دی. دغسې یو مهر یې پې لګولی و او بعضې مفسرین لیکي چې د عنبرو او د مختلفو خوشبودارو څیزونو مهر زمانه کې چې څه ممبرانو د هغې میټنګ راووست، فوجي جرنیلان وغیره، او خط یې ورته وښو چې دا خو ماته یو خط راغلی دی او داسې خط چې ډېر مزیدار خط، کتاب کریم قرآن حکیم کې الله فرمایي ډېر د عزت خط دی او عزت ته معلومیږي او د سلیمان علیه السلام د طرف نه دی، ځکه دې خو د هغه نوم اورېده او پکې دا الفاظ ذکري دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم شروع کوم. چې څوک و وروڼو دې له دا معلومیږي یو سړی چاته خط لیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې خطونه لیکلي دي لاول یې خپل نوم لیکلی دی. ښه د دې واقعه مې دې دپاره شروع کړې ده چې تاسو ته د یو پیغمبر قوت طاقت معلوم شي، د الله امداد او دې کې چې کوم مسایل دي چې هغه معلوم کړي. ګټه خبره دا ده. نو خط چې لیکې لاول به خپل نوم لیکې، دا عامه قاعده ده. نبی علیہ السلام چې کومو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي اول یې خپل نوم لیکلی دی، من محمد صلی الله علیه وسلم، من محمد عبد الله ورسوله. د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا خط دی چې د الله بنده او د الله رسول دی. الی هرقل عظیم الروم، یو بادشاه ته خط لیکلی د هغه نوم هرقل و، عظیم الروم چې دا د روم بادشاه دی. نو علما د دې نه معلوموي چې خط لیکې مخکې به خپل نوم لیکې. او زمونږ د پښتنو یا زمونږ د اردو والو د خط طریقه څه ده، لاول چې چاته خط لیکې د هغه نوم ولیکي وروسته خپل نوم لیکي. دا غلطه طریقه ده. ولې د مخکې خپل نوم ولیکه چې چاته ورسي چې هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې دا د پلان کې خط دی. د هر چا د دوستانو د ملګرو یو بل سره خپل روابطي، نو هغه بعضې وخت کې مونږ لم خط راشي یا تاسو لم راشي، نو چې خط نیمې ته ورسوي نو زر یې وګوري لاندې چې ورېږه لېږلی چا دی. ځکه دا انداز د بیان خو څه جدا غوندې معلومیږي. دا خبره خو ډېره خشته ده یا ستغه ده یا د دمکۍ ده، اوس دې که چا را لېږلی دا خط، نو چې هغه سړی په کړاو کې اچي او بیا وروسته ګوري چې کومه کرښه کې نوم دی، نو د مخکې نه ورته خپل نوم ولیکه. نو یو د خط طریقه دا ده چې خپل نوم به باقاعده د خط په اول کې لیکې. دویم چا سره چې د ملاقات وکړو نو خپل نوم به ورته اخلي فلان کې یم. نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي دروازه وډبوله، تپوس یې ته وکړې من څوک یې، من هو؟ هغه وی انا معنا زه یم. نو نبی علیہ السلام وفرمایل انا زه خو زه یم، انا څه ته وایي، نوم اخله چې نوم دې څه دی. نو طریقه دا ده چې څوک د چا ملاقات ته لاړ شي او دروازه وډبوي او هغه ته تپوس وکړي نو دی فورا خپل نوم ورته وایي فلان کې، چې د هغه په دماغو بوج را نه شي، پته ورته ولګي چې دې سړي سره د ملاقات ضرورت شته نشته، دروازه کولاو کم یا نه کم. دا د مسلمانۍ طریقه ده. یا دې زمانه کې څوک په موبایل چا سره خبرې کوي یا په ټلیفون خبرې کوي، نو چې څنګه میلاو کې نو فورا خپل نوم ورته اخلي فلان کې خبرې کوي.
هغه ته پته ولګي چې څوک دی. نو بعضې وخت مونږ سره هم څوک خبرې کوي، هلکه څوک ښه اوس مې لکه نه پېژنې ښه خدای نو علم غیب خو الله دی، ما ته څه پته لګي ښه بس اوس لوی خلک شوی که نه، اوس ته مونږ څه پېژنې. ګوره بل سړی دې په کړاو کې واچو، هغه دې په پریشانۍ کې واچو، بې ځایه خبره دې اوږده کړه کېدي چې د هغه څه ضروري کاري. نو د مسلمانۍ طریقه باندې چې مونږ عمل کوو د دنیا او د آخر دواړه کارونو به راته اساني وروړو. ما ته مخکې ورځو کې د ما یو شاګرد ټلیفون وکړه، په بنیاتۍ ونه هغه چې ټلیفون یې وکړ نو ما ته څوک یې یاره جي ما خو سهار هم درته سره خبرې کړې وې، ته ما نه پېژنې. خدایه نو سهار خو ما سره پنځو شپږو کسانو خبرې کړې دي، نو ته پکې کم یاوې څه پته لګي ما ته. نو دا شی به بالکل قطعا نه کوئ او په دې نیت یې کوئ چې دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده، نو الله به اجر او ثواب هم درکوي. نو که چاله ملاقات له مخکې لاړې خپل نوم به اخلې، خط کې خپل نوم مخکې لیکه. دارنګې په موبایل یا په ټلیفون چا سره خبرې کوې فورا خپل نوم اخله، د فلانکې خبرې کوم، د هغه زړه غواړي خبره در سره کوي که نه غواړي نه کوي. یا کوم دوست دی مصروف یې ته به ووایي چې ورور لږ ساعت پس خبرې کوو، او که خیر خو لکه مخکې خپل نوم اخیستل پکار دی. دویم نمبر د الله د نوم نه به شروع کوې، بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وویل. نبی علیه السلام چې خط لیکي بسم الله مخکې کړی دی، خپل نوم یې رستو کړی دی. سلیمان علیه السلام خپل نوم د هغې نه مخکې کړی دی، بسم الله یې رستو کړی دی. نو د الله نوم به اخلې بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره په ټلیفون خبرې کوې او که چا له ملاقات له ورلې نو فورا بسم الله وایه، او یا چا سره خط لیکې نو بسم الله الرحمن الرحیم لیکه. زمونږ بعضې خلک د بسم الله په ځای دغه 786 لیکي، د دې هېڅ حیثیت نشته. 786 څه شی دی؟ بسم الله د عربی الفاظ دی، د قرآن یو آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم، او قرآن اسم للنظم والمعنا جمیعا، د لفظ او د معنا د دواړو نوم دی. نو 786 به ټیک د معنا ورکي، لیکن په 786 کې د الله برکتي نوم نشته. الله پکې شته نشته، الرحمن پکې نشته، الرحیم پکې نشته. نو بعضې خطونو کې هم خلک بسم الله نه لیکي او دلیل څه نیسي، یاره جي دا خلک بیا سبدیا به د دې احترام نه کوي، نو دا لارو کوڅو کې غورځوي. نو په دې وجه بسم الله نه لیکو. ښه نو چې تا لاندې خپل نوم لیکلی دی عبدالرحمن، نو رحمان د خدای نوم دی، دا دې ولې لیکه؟ دا خو دې پکې لیکلی دی. د چا چې ترې خط ولېږه د هغه نوم دې لیکلی دی، په خط کې دې 50 نومونه لیکلي دي، جمنین تمسی او متمني شرکت 50 ته یو خوا لیکلي دی او 30 ته بل خوا لیکلي دي، په چا کې د الله نوم دی، په چا کې د پیغمبر نوم دی. نو د هغې د احترام د سره نشته، د بسم الله نه به احترامۍ نه یارېږي. اخبارونه خو ګورې په هغې کې خو په سوونو د الله نومونه راغلي دي، د هغې د بې احترامۍ نه نه خبرېږي. د دوکان سودا خو د اخبار په کاغذ کې خرڅی وایي دا جي د انګلش اخبار دی، نو د انګلش په هغې کې د الله نوم نیسه. د الله د نوم به پوره احترام کوې. ته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه، هغه سړی که د الله د نوم احترام نه کوي اپوی شه او خدای پوی شه. ته خپله غاړه خلاصه که د واده خط لیږې، که د مړي خط لیږې، که عام خط لیږې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه که نه. او هغه مسلمان دی چې چاله خط لیږې هغه د الله د نوم احترام وکړي که نه. بشر حافي لوی بزرګ تېر شوی دی، بشر حافي په لاره باندې او زبردست دغه دی د شراب خور دی او بدعمله زناکار په خپله مخکې زمانه کې، او شرابخانې ته روان و شراب وله په لاره باندې یو خط ومونته، په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی و. چېرته یې یو کاغذ ټوکله وه چې هغې راواغېست، د الله نوم دی پکې، زر فورا کور ته لاړ، کاغذ یې صفا که، هر انسان په زړه کې یو جذبه او یو قدر راځي، او هغې بند که، خوشبویي پې پورې کړه، او پخوا خلکو پټکي به په سرول دا یو رواج و. اوس هم بعضې علاقو کې خلک پټکي د رواج د وجې نه په سروي، د هغه پټکي په هغه ول کې هغه د الله نوم ورومنډه، یو احترام یې هلکې راغی. چې شرابخانې ته به ته پټکې به یې راواخېست، میز پورې به یې ویزان که، وایي د الله نوم دی پکې دننه به لا، او چې واپس به راغی پټکې به یې راواخېست، په سر له پاسه به یې کېښود. زمانه تېرېدله، دغه علاقه کې یو عالم رب العالمین یې په خوب کې ولید. الله ډېرو خلکو په خوب کې لیدلی دی. ښه رب العالمین په خوب کې ولید. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم 100 کرته الله په خوب کې ولید. وی په سلم کرت مې کې ولید، یو تپوس پتې کوم، نو چې په سلم کرته الله په خوب کې ولید، وی الله وی یو شی راته وښایه چې په کوم څیز به تا ته بنده در نږدې کېږي. نو د قرآن یې ورته وښو چې قرآن باندې ما ته الله بنده ډېر را نږدې کېږي. نو د دغه عالم خوب کې رب العالمین ولید، الله په خوب کې ولید. چې ویلي ده الله ورته وی ورشه او بشر ته بشر حافي ته زما سلام ووایه. دی چې را بیدار شو
تپوس کوي یاره بشر حافي هر سړی ورته وایي هغه بشر خو بل نشته او دغه شرابي بدعمله زناکار شته بل نشته. خو اوس هغه ته د الله سلام څنګه ورسو؟ یو نه بل نه تپوس کوي. خوب شاګاوند کې په بله شپه بیا رب العالمین په خوب کې ولید زما سلام دی ولې ونه رسو؟ الله ما له حیا راځي چې ستا سلام دغه سړي ته ورسوم. دا خو زه ګورم که بل نوم باندې بشري خو شرابي دی همدغه شرابي ته ورسوه. چې را بیدار شو چې تپوس یې کور نه معلومات یې وکړل بشر حافي وی هغه تللی دی شرابخانې کلب ته تللی دی شرابو والا کلب شرابخانې ته. بس الله حکم و حساب نشو نیغ راغی دروازې و څوکیدار ته بشر شته وی یو وی څه کوي وی شراب یې څکلي دی او نشه پروت دی. الله وی ما ورته یاد که زه یو پلان کې یم چې راغلی تا سره کار دی. چې ورغې ویې لقو او شرابو په نشه کړو ورته یې ویې د کلي هغه پلان کې مولانا صاحب راغلی دی تا سره څه خبرې کوي. بس هغه ویې د اسرائیل علیه السلام د هغه په شکل کې راغی. ځکه ما سره د مولانا صاحب څه کار دی په ما څه کوي؟ دا جوړ اسرائیل علیه السلام د ملا شکل کې راغلی دی او جوړ چپکۍ مې بېغمه کوي مې. بس هغه د یارې نه ته هغه صاحب هغه نشې هغه اثار ختم شو په منډه راغی. چې څنګه راغی دا مولانا صاحب ورته غاړه وت ورته وی یو خبره درته کوم استاد په ذات ته الله قسم یې رښتیا به راته وي. وی وایه څه خبره کوې زر وایه څه چل دی؟ ورته وی یاره لږ په ستا صورت شه ما بېګا 2 شپې وشو چې رب العالمین په خوب کې لیدی دی او په تا سلام وایي. چې دی ولیدل دا خبره یې واورېده په ژړا شو خپل پټکې را په سر کوي زه چیز ښه زه څه کوم او الله ما سره څه کوي. الله ګوره ډېر مهربانه ذات دی. سبقت رحمتي غضبي د سل موقع د الله د قهر راشي یو موقع د رحم راشي هغه یو کم سل غضبونو ته نه ګوري یو رحم ته ګوري. حدیث پاک کې راځي چې د الله سل رحمت لري. یو رحمت دنیا ته رالیږلی دی او دا په دې خلکو کې تقسیم کړی دی. وایي چې دا پلار او دا مور په بچي رحم کوي او تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې دا اس دا خپه په بچي کیږي او بچي چغه کي او دا اس د خپه اوچت کې رحم یې پرې راشي. یا لکه مثلا چرګه ده هغې بچو له ته ګوتې یو څه څونه ټونګې در باندې لګوي دا رحم. یا د سپي بچو له ته ګوتې یو څه چکونه در باندې لګوي. وایي دا ټول د الله هغه یو رحمت دی چې تقسیم کړی دی په دې خلکو کې. د هغه یو رحمت په وجه باندې دا حیوانات او انسانان خپلو بچو په یو بل رحم کوي. او یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي. یرحم الله بها عباده یوم القیامت. د قیامت په ورځ به دا یو کم سل رحمتونه استعمالي او په خپلو بندګانو به رحم کوي. واقعي چې د الله دغه رحم را نه شي زمونږ بلا ګناهونه دي قسم دی مونږ څه نه کوو زما وروڼو. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مړه کې سوچ کوو چې دا زه څه کوم د الله ما سره څه کوي. وی د اول خو مولانا صاحب نن نه پس زما توبه بس الله په ما سلام وایي نن نه پس زه به نه شراب څکم نه به ګناه کوم. او ورته وایي ته خپلې خبرې پرېږده ما پوهې که چې تا باندې الله دا سلام څنګه ویلی دی. وی نور خو اسم نشته دغه یو مسلماني مې شته باقي چې زما عمره څومره بدعملي ده دا په مخ د ځمکه په چا کې نشته. اوس هم در شرابو په دې نشه کې در سره روان یم خو یو نیکي مې کړې ده. وایه څه شی دی نو د کاغذ پرچی وله د سر نه راوویسته د الله دقه نوم مې په ځمکه مونتې و راوچت کړی مې دی او د هغې احترام مې کړی دی د دې یو رکوټي نوم. او د زبیدې قصه مې درته نه ده کړې چې زبیده به الله د قیامت په ورځ باندې تپوس دې کوي څه دې کړي دي. وی الله ما خو بلا خیراتونه او نهر مې راوستلې مکې مکرمې ته. وی دا خو ما طاقت در کړی که ما نه وې در کړې طاقت او ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې تا څه کولی شو. وی زه په یو ټکي دې بخم. وی نوړی دې روچته کړې وه خولې ته دې وړه او الله اکبر وویلی شو زما نوم واغېشتی شو. نو تا سر تورو نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده چې د الله د نوم احترام کوم. نو سر دې پټ کړ بیا دې نوړی اوچته کړه د ما د نوم په دغه احترام دې بخم. وایي اوس موږ څومره د الله د نوم احترام کوو. سړی ته وایي د الله دپاره ما ته څه مه وایه د الله په نوم یې نه پرېږدې. قسم درته یو سړی وخوري په هغې اعتبار نه کې. د الله نوم کاغذ د انګریزي اخبار کې د الله نومونه نیست هغې کې سودا خرڅوي هغې نه ګوتی جوړی. اخبارونه موږ دقسې غورځوو دا خو اسانه خبره ده. غونډ راغونډ کړه پوټې تیلې ورته ورته کړه یو غاړه کې وسوځوه راوړه دریاب کې وغورځوه. زما وروڼو د الله د نوم د پیغمبر د نوم د جومات د قرآن د کڅوړې د جومات د دغه پوړونو د دې به ټولو احترام کوو. دا زموږ مسلماني ده او دا زموږ شعائر الله دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نو خبره مې دې پورې کوله چې بسم الله د خط په اول کې خامخا به لیکي، دا پکې لازم، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا راکوټې لنډه خبره، الله تعلو علی واتونی مسلمین، کبر به نه کوئ، دعوت د اسلام در کوم، مسلمانان شو زما تابع شي. هغې چې خط وکت بلقیس، هغه خپل چې څومره جرنیلان او وزیران او خادمان او خلک ورسره دي ورته ویې تاسو سره مشوره کوم، څه وکړم؟ هغې ورته ویې نحن اولو قوة و بأس شدید، مونږ خو ډېر لوی طاقت دی زمونږه، او فانظري ماذا تأمرین، باقي ستا مشوره ده، خو پام کوه چې لاندې خبره ونه کوې. زمونږ ډېر لوی طاقت دی، ډېر لوی لښکر دی، او مونږ ډېر مضبوط یو، مونږ څوک نشي والی، که به مونږ څوک هم حمله کوي مونږ یې طاقت لرلی شو. ځکه ما درته ووایي چې د هغې ډېر انتهایي مضبوطه علاقه وه. سبا تاریخ لیکي دا د یمن، اوس هم د یمن په علاقه کې دا شته، او د یمن په علاقه کې قرآن حکیم د دې صفت کړی دی د سبا. دا دومره عظیم الشان علاقه وه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي وی د دې یو بند جوړ کړی، یو بند یې جوړ کړی، بند. او هغه بند زه حیران یم، اوس ساینسدانانو ته ګوره، هغه زمانه کې وګوره، تاسو زاړه آثار قدیمه وګورئ، حیران به شئ. 3.5 میله بند و، د توربیلې څومره دی؟ 3.5 میله بند، د توربیلې ټول به 1 میل بني، د یو غر نه بل غره پورې 3.5 میله اوږد، 150 گز، 1.5 گز اوچت، او 50 گزه پلن. دا یو بند و، ډیم چې څه ته ویلې کېږي. 3.5 میله اوږد او 150 گز، 1.5 گزه اوچت اسمان طرف ته، او 50 فوټه پلن. زما په خیال توربیلې والا به 50 فوټه پلن نی، 150 گز به دا اوچت هم نی، او 3.5 میله به دا اوږد هم نی، دې نه زیات ډیم و. او دې کې بیا کړکۍ جوړې کړې وې، کړکۍ په هغې باندې به اوبه پرېښودې مختلفو علاقو ته. اوس د بند کې کړکۍ جوړول او هغې انتظام به مې که نه، کړکۍ خو داسې نه چې څوک دې ورشي او کړکۍ دې کولو کې دونه د اوبو طاقت چې زور پرشر ورپوري نو هغه کولول هم اسانه خبره خو نه ده. معلومیږي دا چې په دې دنیا باندې یو دور د ټکنالوژي او د ساینس تیر شوی دی. دا بند په اسانه خو نه جوړېږي، دا یو بند و. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته باغونه وو. دا قرآن وایي، ګورې ښه، د الله کتاب دروغ نه وایي. او داسې باغونه په دغه علاقه کې چې هر قسم میوه پکې وه، هر قسم میوه، او خوشبودار بوټي پکې وو. او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې خالی ټوکری به د چا په سر و، خالی ټوکری، او د باغ په منځ کې به روان شو چې ته په خپله لار به ته خالی ټوکری به یې په سر وه، د باغ نه چې به وتنو ټوکری به یې د میوو نه بیا ډکه شوې وه. دومره به باغونه د میوو نه ډک و، را پرېوتل به په دا ځمکه میوې، هر قسمه میوې وې پکې. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دې خلکو له ما بهترین رزق ورکړی. الله قرآن کې صفت کوي، نو الله چې صفت د یو شي کوي نو به د صفت قابل یې که نه. په میلونو زما په خیال چې دې وخت کې زما ذهن کې نه راځي، ما بېګا یو تفسیر کته 360 مربع میلې خوده او کسونه خو چې دومره خو په علاقه کې باغونه خوارو. او کم چې غټه شاهرا به وه، لکه دا تنګي والا شو یا د مردان شو یا د پیښور، یو طرف ته باغونه او بل طرف ته باغونه. الله یو رزق ولا ورکړی، او الله تعالی یو نعمتونه په دغې خلکو کړي. او د دې تخت څونه به 40 ګزه اوږد، د دې بلقیس تخت 20 ګز چوړایي پلنوالی، 40 ګزه اوږدوالی، 15 ګزه اوچت. دا به د دې تخت 15 ګزه 45 فوټ ته جوړېږي. دا زمونږ دا 10-12 فوټه کې جومات چت دی، اندازه لګوه ته. 15 ګزه اوچت او 40 ګز اوږد او 20 ګز پلن. دا به د دې تخت و، او هغې باندې به ورسره خپل ملازمین، او په 7 محلاتو دننه به یې تخت شاهي پروت و، او د ریخمو بسترې او د ریخمو ګدیانې او مختلف قسم غمي او یاقوت ناشنا بادشاهي او پلار یې بادشاه و، د هغې نه پس دا بادشاه په تخت ناسته وه. او بلا ګورنران د مختلفو علاقې د دې لاندې وو. هغې وي زمونږ مقابله څوک کولی شي؟ ښځه هوښیاره وه، ورته وې داسې کار دی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذله. وی پارام کېنی سلیمان هم طاقت تاسو نه اورېدلې؟ ما اورېدلې دی. بیریان دیوان تابع دي،
او که زمونږ په دا وطن یې حمله وکړه مونږ عزتمن به ذلیله کي هر څه به راله ختم کي دا باغونه او دا وطن به تباه و برباد کي داسې چل کوو ګورو یې چې دې واقعي پیغمبر دی او کام بادشاه دی که دې پیغمبر یې خو تابع به شو او کام بادشاه بیا به ستا سره مشوره ومنم وی یو ډالۍ ورته لیږم یو تحفه او یو امتحان پې کوم که ډالۍ یې قبوله کړه او امتحان کې کامیاب شو خو دې پیغمبر دی او که دې کې ناکام شو نو عام بادشاه بیا ورسره جنګ کوو اوس تحفه ډالۍ څه ده ناشنا وی 500 غلامان 500 وینځې وله لیږم هلکانو ته د جنکو جامې او جنکو ته د هلکانو جامې هلکانو ته لاسونو کې بنګړي او لوپټې په سر چې دې دا پته لګولی شي که نشي لګولی قابل دی که ناقابله او مختلف قسم یاقوت او غمی او هیرې او لال جواهرات یې یو ځای کړل او اسونه اوښان وی دا ټول به د سلیمان علیه السلام ته تحفه بشي او په منځ کې پکې یو ملغلره کېښوده هغې کې سورې کړی دی خو په داسې سینسي طریقه باندې چې هغه سورې کوږ دی وی صاحب یو صرف یو شی به ستا زه معلومات کومه چې دا اوتار یې ورسره کېښود بس نور یې غږ ونه هغه هدهد خو هر څه په د خپلو سترګو ولیدل راوالوت او سلیمان علیه السلام له راورسېد سلیمان علیه السلام دا لوبه یې کړې چې 500 هلکانو ته جنکو جامې چولي دي جنکو ته هلکانو دا خو دا خبره تا پوهیم او بل دا دی چې ډالۍ تحفې را لېږلې ده او ستا معلومات کوي او یو ملغلره یې ښودله پکې سورې کوږ دی تار ورسره پروت دی تا معلوموي چې دا تار ته په دې ملغلره کې اچولی شي که نه شي اچولی په خولې به راته غږ نه کوي سلیمان علیه السلام نه چې دوی څنګه راورسېدل ډېر عزت او اکرام یې او ورته یې وی وګوره چې غوسه کېږي به او که په نرمۍ به خبرې کوي که سخته غوسه یې وکړه نو دا بادشاه پیغمبر نه دی او که په نرمۍ ستاسو میلمستیا وکړه نو دا معلومیږي چې پیغمبر دی چې راورسېدل سلیمان علیه السلام ډېره ښه میلمستیا وله وکړله په صحیح طریقه باندې او دغه دا ډوډۍ نه مخکې دا مونږ خو دغه طریقه ده چې مونږ خو به مونځ کوو او تاسو مونږ سره په دې خپل مانځه کې شریک شئ قصه اوږده خو بهر کې اوبو ته یې کېنول نو د جینکو د هلکانو د مخ د اوبو اچولو طریقه خو هر چا ته معلومه ده هلکان څنګه په مخ اوبه اچوي او جینکې څنګه اچوي او لاسونه جینکې څنګه اینځي او هلکان څنګه اینځي نو پته یې ولګوله وی دغه خوا کې دا چا چې ښځو جامې چولي دا هلکان دي دې خوا کې او دا نور جینکې دي او چې هغه پلیټ یې ورته کېښودو هیرې نو تاریخ لیکي تفسیر خازن لیکلی دي نو اوس بدې کې به تار څنګه اچوي کوک سوري کې نرې تار اچول او ورته دام نه وي چې پکې واچوه نو د وینه نه یې دا کار واخېسته اوس حیوانات خو یې دي تابع که نه وینه خوله کې تارونه و په سوري کې وردن نه شو بل طرف ته ووته قصه خلاصه الله خو ګوره رب العالمین انسان زه کله کله حیران شم که نه دا خبره اوږدېږي ممکن د بله جمعه به باقي وکړم خو کله کله زه حیران شم که نه د حیواناتو یو کتاب مې کته دا کونې نه دی کونې دا کم چې په سارو کې کم کېږي حاجي صاحب دې کونې د الله تعالی دا یو طاقت ورکړی دی د ده غوږونه تیز دي د ده دومره تیز غوږونه دي چې دې په میلونو چېرته قافله روانه وي که نه نو ده ته دا پته لګي چې دې کې څاروي روان دي پخوانو بادشاهانو چې به چېرته ډاکوانو به ډاکه کوله کونې به یې ځان سره ګرځو تار به پکې چولو نو په میدان به پرېښود نو چې او په کم طرف روان شو دی به دې طرف ته قافله ده کونې نه به یې دا کار اخېسته یو پیشو ته وګوره په توره تیاره کې د مږې معلومات څنګه په اسانه کوي موږ ته پته نه لګي هغه ته څونه پته لګي یو میږي ته وګوره میږي په کومه دنیا کې ته معمولي غوندې ګوړه یو شی وغورځوه د هغه د پوزې حس څونه تیز دی کوم ځای نه معلومات کوي داسې حیوانات دي بیزو ته وګوره بیزو ته قاري طویب صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې په هندوستان ته موږ یو ځل لاړو دارالعلوم دیوبند محتمن دی یو علاقې ته موږ په هندوستان کې لاړو هلته کې بانډې ته لاړو موږ هغه خلکو ته چې تاسو خو ډېر ښه خوشحاله به یې د بانډې ماحول دی وی هغې وایي چې موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو بیزوګان راځي او زموږ کټوۍ له لته ورکړي ورسه توی کړي ډوډۍ رانه تښتئ نو وی ما دا چل وکړه چې زهر مو راواخ سنګتیا وی هغه مو په اوړو کې ګډ کړل ډوډۍ م ته جوړې کړې چې ډوډۍ م ته جوړې کړې وی مونږ هلکانو وی بره په چت باندې مو ورته هغه زهر او هغه ډوډۍ میده کړلې چې د بیزوګانو به موس خلاص کړم وی مونږ ورته ملګري ناست وي دې کې یو بیزو راله وی چې را ډوډۍ اوچته کړله او پلاول یې پوزې له یې وړه بوی یې کړه وی کېښوده لاړه وی لږ ساعت پس چې م کتل یو څو بیزوګانې نورې رالې وی هغې م هغه ډوډۍ بوی کړه او واپس یې کېښوده او لاړې
وی چې لږ ساعت پس م کتل وی بلا بیزوګانې راغلې او هر بیزو سره شنه پاڼه ده شنه پاڼه او هغه شنې پاڼه یې کېښودې په هغه ډوډۍ شروع کړه وی هغه ټوله وخوړه او هغه یوه شنه پاڼه یې ورپسې وخوړه قسم دی هغه زهر یې وخوړل غږ یې مته و او یو ملګري راته خبره کوله تبلیغي ملګري و هغه افریقې ته تللی و یو ملګري دا واقع کوله وی افریقې ته یو ملګري تللی و نو هغې یو کس پکې ګیره ویښته سپین و نو بعضې خلک خو ګیره تورئ هغه افریقې ممالک هم داسې دي چې لرې دي هغې کې بعضې وخت کې دوکانونه هم نه میلاویږي او دا کالاکولا والا څه دی هغه هیر څه شی دی هغه کلر والا څیزونه میزونه هم ورسره لکه یې سوچ کړی چې دا یو ډبې به پرېږدو چې اخره کې ځو دا به استعمال کړو چې وطن ته ځو اوس په سفر کې په سپینه ګیره څوک څه کوي کور کې په کارېږي توره ګیره ښه نو بهر کې خو چې هلته کې څنګه اخري ورځې شوي دي که نه نو ده اوس وی ناست دی نور ته چې دا ګیره به ځان له توره کړم ځکه روان یو پاکستان ته نو هغه ملهم یې راغېښتې دی هغې خوشته کړي دي نیمه ګیره یې توره کړه نیمه پاتې ده چې دې کې بیزو راغله بیزوګانې ځنګل کې ډېرې وې هغه شی یې واغېشت هغه ده خو اوس ګیره تورئ هغه شی یې واغېشت هغه ملهمه او اخوا ته یې دریاب ته وغورځول اوس دا غریب حیران دی چې خدایه څه په غم وړېدم اوس به مې نیمه ګیره توری نیمه به سپینی اوس دکان به کم دی پیدا کوم او دا باقي دارو به کم دی پیدا کوم دا ملهم دا څه په مصیبت وړېدم وی داسې لوبه وکړله چې اوس لږ ساعت پس هغه بیزو راله وی وی مونږ چای یا ډوډۍ یا څه شی پخاو نو وی څه ډکي راوړل ډکي او هغه ډکي یې په هغه اور کې واچول او هغه سوځئ مونږ ته غوسه یو چې زمونږ د ملګري نه خو دې دغه تختولې ده خو کېدی چې دا بله بیزو وي هغې وی هغې ایرې کړل او هغه ایرې راواغېشتې او داسې په ځان پورې مږي اوسه او مونږ ته نیغه نیغه ګوري مونږ ملګري ته وایي چې دا هلکه داروي دله جوړ راوړل ښه ځکه چې دا ایرې یې جوړې کړې که نه او دا مونږ ته نیغ ګوري او په ځان یې مږي دا دارو دی تا له څه دارو مه راوړي دي وی خیر هغه وایي چې ناسې په بل مصیبت ونړوي مونږ وایي چې نه دا پورې که ته چل پکې شته وی هغه ایرې راواغېشتې چې د راشه تجربه خو به پې وکړو نو هغې په هغه ګیره باندې پورې کړې چې څنګه یې په ګیره پورې کړې چې لږ ساعت وشو ټول ویښته ترې وغورځېدل یا خدایه دا څه په غم د بیزوګانو واوړېدو اوس به دلته کې کال مو په تبلیغ کې تېر کړ کلي ته به زوی به چې ښه نو دا دنه جوړ شو تا تبلیغ له دې ګیره دې دغه کړله خدایه څه په مصیبت وړي مونږ هم پریشانه وو چې دا اوس دا غریب دا به څه کېږي او بیزوګانو پس چوکې راواغېستې ځغلو وی چې څو ورځې تېرې شوې که نه او هغه ویښته د هغه ملګري واپس راوختل تک تور راووتل واپس تک تور راووتل یو شان تور یو سپین ډک هم پکې نو ګوره بیزو ته الله وله دا یو شعور به ورته ووایو یو پویه به ورته وایو ورکړې ده دا حیوانات دا وګورئ تاسو د مارغه ته یو چنچڼې ته وګوره ځان دغه جوړه کړي په کیږې واچي د هغه خپلو بچو څونه تربیت کوي تا نه به هسې تښتي او چې د بچو ورودي شي بیا به هغه څونه پینګار به کوي وزرې به وایي د مارونو نو خبره مې څه پورې کوله چې دا هدهد د هغه ځای نه ټول پوره معلومات راواغېشتل راویړل او بیا د هغه دغه نه څه ورته ویلې کېږي دغه نه کار واغېشت هغه مدې په هغه دغه کې پې وردنده کړم وی نه او بیا ورته وویې چې دا هدایا مو واپس کې او زه په دې نه دوکه کېږم او بلقیس ته ووایه چې دومره لښکرې در لېږمه چې د هغې بس دغه نی سر او ویښ به نی معلوم او زه تکړه شه جناب هغه چې واپس سوال جواب لاړ بلقیس خو پوه شو چې دا خو د الله پیغمبر دی استازي ورپسې واپس راولېږه وی داسې کار دی چې بس مونږ ستا د مقابلې نه یو او مونږ ستا پیغمبري منو ستا نبوت منو او ټول د سبا او د یمن د علاقې خلق به تا ته به حیثیت د مسلمان حاضري کوي ګوره د پیغمبر طاقت ته معجزه ده او د الله تعالی امداد باقي دوه څلور خبرې دي وخت کم دی دا به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم او سنت خیر دی که د جمعې پاتې شي وروستو څوک کوي نو وروستو هم دا کېږي که د دوه رکعتو نه مخکې کوي که وروستو کوي دواړو کې ګنجایش شته نو دې کې څه بعضې مسایل دي خو ختم دی به آینده جمعه درته انشاءالله بیان دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الله موږ د آفاتو بلیاتو مصایبو غمونو نه پامن کې وساتي خدای چاته چې څه پریشانۍ مشکلات دي هغه ورته په خیر او په خوشحالۍ بدله کړي زموږ د ملک او د وطن کې امن و امان راولي الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي
څو قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. زمونږ په زړونو کې د الله او د حبیب مینه واچوئ، زمونږ په زړونو کې د دیندارۍ او د سنتو اتباع واچوئ، او د شیطانانو او د شیطان او د هغې د نقش قدم نه محفوظ وساتئ. او دوی وایي چې زمونږ یو ملګری د پلار یې وفات دی، الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي. ټول مردګان دی الله وبخي. اخر وخت کې د الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. اشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. دریم جمعه سے د قرآن حکیم د یو واقعي بیان شروع کړی دی، او رب العالمین چې په دې واقعه کې کوم مقاصدو ته اشاره کړي دي، نو هغه مقاصد مې ورسره رفته رفته لږ لږ بیان کړل. تیره جمعه مو دې ځای پورې خبره رسولې وه چې حضرت سلیمان علیه السلام د سبا چې کوم بادشاه و بلقیس د هغې ډالۍ او تحفې واپس کړې او مضبوطه دمکي ورکړه چې زه د ډالو شوقي نیمه، انتم بهدیتکم تفرحون، په ډالو او په تحفو باندې تاسو خلک خوشحالیږئ. در حقیقت د دین مسله دا ده چې څوک چاله ډالۍ او تحفه یوسي نو هغه قبلول پکار دي. دې سره د انسان مینه زیاتیږي، محبت زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو بل له هدایا، یو سه تحفې، یو سه ډالۍ، یو سه په دې به مو یو بل سره مینه زیاته شي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ولې دا تحفې واپس کړې؟ بعض علما خدا لیکي چې د هغې ځان له شریعت او زموږ ځان له شریعت دی، د هغې په شریعت کې د غیر دین او غیر مسلم نه ډالۍ قبلول جایز نو. خو اصل خبره ورونو داسې نه ده. بلقیس چې دا تحفه او ډالۍ سلیمان علیه السلام له رالیږلې وې نو هغې معلومه و چې دې بادشاه د پیسو شوقي دی، د دولت او د ډالو شوقي دی، او که واقعي د الله پیغمبر دی. هغې د یو امتحان په شکل کې دا تحفې او ډالۍ رالیږلې وې. سلیمان علیه السلام خو یوازې بادشاه نو، د الله پیغمبر و. هغه ته وحی سره معلومه شوه او هدهد هم ورته الوي چې تا باندې یو امتحان کوي، که ډالۍ دې قبولې کړې ګورې بیا ستا متعلق به د هغې سوچ دی چې دی یو عام بادشاه دی. نو په دې وجه هغه تحفې او ډالۍ قبولې نه کړې او دمکي وله ورکړه چې داسې لښکرې در لیږم چې د هغې د مقابلې به څوک نی او تاسو سره به زه پوه شم، او یا به ایمان راوړی مسلمانېږئ به هله به م پرېږدم. ګنې داسې لښکرې در لیږم چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. او واقعي چې د چا انسانانو باندې لوی حکومت وي او پیریان هم د هغه تابع وي او هوی هم تابع وي او مارغان هم تابع وي، د چا پلار به ورسره جنګ وکړي. او د ټولو د لویه خبره خو د الله امداد دی، ځکه دا ټول هر څه خو ورته الله تابع کړي دي. د الله امداد دی. د الله امداد که چا سره وي او هغه په طاقت کې لږه وي، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. نو د الله په حکم او د الله په طاقت وړه ډله په لویه ډله غلبه حاصلولی شي.
ډالۍ چې کله واپس بلقیس ته ورسېدلې او د سلیمان علیه السلام دمکي م ورته ورسېدله، نو فورا هغې بیا خپل میټینګ راوغوښتو او خپل وزیران او چې کوم فوجي مشرانو ټول یې راغونډ کړل او بیا هغه خپله سردوباره کړه خبره چې یاره دا سړی عام بادشاه نه دی او دا د الله پیغمبر معلومیږي. د عام بادشاه خو پیریان تابع نه، ده خو پیریان هم تابع دي. د عام بادشاه خو مارغان تابع نه، ده خو مارغان هم تابع وي. د عام بادشاه خو هوا تابع نه، ده خو هوا هم تابع ده. نو ګورې چیل چال ورسره نه پکار او ورتلل پکار دي. مونږ به ورشو چې دې راځي او په مونږ حمله کوي او مونږ رسوا کوي، د هغې نه ښه دا ده چې مونږ مخکې ورشو او بیا ګورو په خپله به ووینو که خبره هم داسې وه نو ښه ده که نه مسلمانان به شو، د دین به قبول کو، بادشاهي به پاتې شي په خپل حال. او که بالفرض دې رښتونې وي او مونږ بیا هم د دعوت قبول نه کړه، د پیغمبري مونږ بیا هم د مرسته او نه کړه، مونږ په ایمان راونړه، نو اخرت هم تباه شو، دنیا هم غرقه شوه، بادشاهي به هم لاړه شي. ګوره هوښیار بنده و. هغه چې کوم ایلچي و فورا یې ولېږه چې ته لاړ شه او سلیمان علیه السلام ته ووایه چې مونږ لا تا سره جنګ نه کوو، مونږ درځو، هلته به سره خبرې کوو، مونږ ستا ملاقات له در روان یو. ملکې بلقیس چې کوم بادشاه ده زمونږ، هغه سره د خپلو وزیرانو، د خپلو مشیرانو، د خپلو کاردارو ستا ملاقات له درځو، سره مخامخ په مخامخ به خبرې وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا را روانه ده، انشاءالله چې دې کې به الله خیر راوباسي او دا به الله تعالی مسلمانه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا عادت مبارک و چې په یو قوم به حمله کوله نو مخکې به یې وله دعوت ورکړو، ایمان راوړی که نه راوړی. که دعوت به قبول کو مسلمانان به شو، خبره به خلاصه شوه. او که دعوت به قبول نه که بیا به یې ورته وی چې ښه نو بیا هم در سره جنګ نه کوو، زمونږ حکومت ومنې، زمونږ مشري ومنې، زمونږ ټیکسونه ومنې، جزیه ومنې، غږ درته نه کوو. او که دا به هم ونه منله نو د هغې نه پس به یې ورته بیا وی چې ښه نو بس را میدان ته شئ چې سره یو بل سره جنګ وکړو. دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده. او هغه سلیمان علیه السلام هم په دې پوه شو. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل جهاد لا صحابه لیږل چې کوم صحابي مشر کړی هغه ته وایي سر دست جنګ مه کوه، لاول دعوت ورکه، که ستا دعوت یې قبول کړه ډېره ښه ده. وایي که یو قسم الله ستا په لاس مسلمان کړي دا تا د ډېرو غټو او قیمتي مالونو نه بهتره خبره ده. نو سلیمان علیه السلام هم دا خیال و چې بادشاهي خو زما لویه ده، که دا الله مسلمانه کړه او ورسره د خپل قوم مسلمان شو دا ډېره لویه فایده ده. دا را روانه شوه او د اسلام او د ایمان په نیت را روانه شوه. هوښیاره ښځه وه. سلیمان علیه السلام دلته خپلو ملګرو سره میټینګ وکړه، مشوره وکړه چې د دې خو یو عزت پکار دی، یو میلمه چې د بار نه راځي پکار دی چې د قربانه خلک د هغه عزت وکړي، استقبال به نه ورکړي. او د مسلمانۍ طریقه هم ګورې داسې ده. نبی علیه السلام به د کافر هم خیال ساته چې کوم کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملاقات لرالل د هغې به یې ډېر عزت کو، ډېر قدر به یې ونه کو. مخامخ په مخامخ استغ سپورې چاته نه وې. عایشه صدیقه فرمایي یو کافر را روانو، وی نبی علیه السلام یې ډېر بد وی چې دا ډېر خراب او خطرناک سړی دی. او چې مخامخ کېناسته نو نبی علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې شروع کړې. وی مې چې صاحب دا خو هغه خراب سړی و او تاسو ورسره ډېرې سختې ډېرې نرمې خبرې مخ په مخ شروع کړې. وی عایشې الله نرمي خوښوي، نرمې خبرې مخامخ کوه. خو اخلاقو باندې چې کم کار کېږي دا په سخته نه کېږي، په نرم خوی په ښو اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري چې څومره کافر په هغه زمانه کې ملګري شو مسلمانان شو، نو زیات تر د نبی علیه السلام د ښه خوی د نرمو خبرو د ښو اخلاقو برکت. نو یې موږ به یو مضبوط استقبال کوو. یو دا دویم یو عظیم محل جوړو چې دا زمونږ دا قوت او طاقت وویني او دا پوه شي چې ګورې ده سره یوازې د بادشاه طاقت نه دی، ده سره د پیغمبرۍ طاقت هم دی. یو ناشنا محل یې جوړ کړه مزېدار، ځکه د یمن نه شام ته مزل هم ډېر دی. او بیا جناب
په هغې کې شیشه ولګوله، داسې شیشه ولګوله لاندې اوبه دي او د پاسه شیشه ده. او دې زمانه کې خلک وایي ساینس ترقي وکړه. زه چې دا حالات ګورم سلیمان علیه السلام د زمانې زه یم دا څه ترقي ده. ترقي هغه زمانه کې وه، داسې شیشه ولګوله چې لاندې مکمل اوبه دي او د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده. نو شیشه چې سراسري وه پکې ګوره زه کله طالبانو ته ویم په دې شیشه کې جوړم نو جوړ پکې نو که جوړ راشي په یو شیشه کې او دوه شیشې دې یو ځای کړې د هغې پته لګي چې دا شیشه ده که نه لګي؟ جوړ نه پته لګي، اوبه هم پکې روځي، جوړ کرک کېږي ماتېږي هم. او چې شیشه داسې وي چې جوړ پکې نه کوله وي او ته پکې ورننوځي نو بیا پته نه لګي، بیا بنده ته دا ښکارېږي چې یاره دا خو شیشه نه ده لاندې اوبه لګېدلې دي. او چې انسان پې ګرځي او لښکر پې د پاسه ګرځي او 50 شپېته او 1000 او 2000 کسان پې د پاسه ګرځي اندازه ولګو چې شیشه به څنګه شیشه وه. دا به وړه شیشه نه وه. امریکې وی او برطانیې وی لاندې په سمندر کې د شیشې پل جوړ کړی دی او پکې روډ روان دی. امریکا به هم جوړوي او برطانیه به هم جوړوي، خو ابه داسې نه لکه د سلیمان علیه السلام چې څنګه ده. ځکه ملکې بلقیس سره خو په زرګو لښکر را روان دي په دې بوس د پاسه تېرېږي. او دارنګې د سلیمان علیه السلام خپل په زرګو لښکر استقبال کوي. او یوازې لښکر نه دي، اسونه دي ورسره او نور سازو سامان دی ورسره. نو دا شیشه به څنګه شیشه به وه؟ دا څه وړه شیشه به نه وه او نه به څه نری شیشه وه. لاندې اوبه د پاسه ورباندې شیشه لګېدلې ده. مخکې به خلکو له انکار کوو یاره دا به څنګه و دا به څنګه وي. اوس چې دا ساینسي څیزونه خلک ولیدل انکار ته څوک نه شي کولی. ما یو سړي تپوس کوه وی یاره دا هوا باندې تخت به څنګه لوځېده. مې ستا له دې مشر کاکا له دې بش کاکا د کلنټن نه په هوا څنګه خېږي. خو دا چونکې د اسبابو لاندې دي د موږ معجزه نه شو ویلی. هغې له ظاهري اسباب نو هغه د الله په طاقت چلېدل، هغې ته معجزه ویلې کېږي. یو دویمه مشوره شو. درېیمه مشوره یې دا وکړله چې دا را روانه شي دا تخت یې راوړل پکار دی. دی خو ګوره اوس پیغمبر دی، معجزه ده، وحی ورته کېږي، کشف ورته کېږي، په دې پوه دی چې دا به مسلمانېږي او مسلمانه را روانه ده. تخت وله راوړل پکار دی. خو یاره چې څومره زر ځکه دلته چې ابادي تیاره شوه، بلډینګ تیار شو، په دې هم خامخا وخت ولګېد. د دې را روانېدل هم شوي دي، دا هم په لاره کې نږدې ده. یو کس پکار دی چې زر دا تخت راورسوي. او ما تېره جمعه درته ویلي چې تخت به د هغې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي په 7 کوټو 7 محلاتو دننه پروت و. او که تخت 40 ګزه اوږد 20 ګزه پلن 15 ګزه اوچت. او هغه داسې راکوټې تخت نه دی لکه زمونږ کورسی او میز چې دی، په هغې ریخم او په هغې باندې قالینونه او په هغې د هغې کورسی او د هغې پوره نظام پې پروت دی. دا به زر څوک راورسوي. 3 خبرې دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. صاحب زه راورسوم درله، خو دومره ټیم به لګي چې ته څونه ساعت کې د پاسې دومره ټیم کې را رسو. لکه سړی چې کیني او د ناستې نه بیا پاسي، یو سیکنډ یو منټ نه کم لګي، یو سیکنډ پې لګي، یا سیکنډ نه به لږ زیات لګي. دومره ټیم کې درله را رسولی شم. او زه په دې لقوي امین. صاحب مضبوط یم، را رسولی شم، د ځانه خبره نه کوم، طاقت مشته. ښه بس دا پیري خبره وکړه، سرکشه پیري، مضبوط کبرجن پیري. او صاحب فکر به نه کوې چې دا را رسوم نو په لاره به دې څه ملغلرې او یاقوت او مرجان او څه شی به دې پټ کړم، ځکه هغه خو قیمتي تخت و. نه امانتګر یم، چې څه پکې دي ابه امانت ټول درته را رسېږي. نو سلیمان علیه السلام ممکن ده چې دې خبرې ته متوجه شوی وي چې وکړه دا کار، خو هغه یو ټکی استعمال کړه چې انی علیه لقوي، زه طاقتمن یم، دا کار زه کولی شم. دا خبره یې درته پرې نه وتله. ټیک ده، دا ټیم خو ډېر لږ دی، زر یې را رسولی شي، خو قبر دی وکړه جناب. لویي دې وکړله، لویي ښه شی نه دی، لویي د الله نیک وښه. خبره دې درسته ونه کړله. او واقعي پیریانو له رب العالمین دا طاقت ورکړی دی. ما 13 جمعه نه مخکې جمعه درته ویلې. بل یو کسو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. بل یو کس دی چې هغه سره د کتاب علم دی، پویه د عالم دی. د سلیمان علیه السلام وزیر دی حضرت آصف. هغه وایي چې ګوره اوس هسه وایي وی صاحب
زه درته را رسولی شم د سترګې په رب کې. دا بل خو ډېر ټیم یاد کړ چې زه پاسم په پاسېدو خو لا وخت لګي، نه سترګې رب، خو چې سترګې دې پټې کړه او بیا دې کولاو کړه شی به تیار پروت وي. اوس د دې سړي خبره په دوه وجو بهتره وخته. یو دا چې دا پوه دی، د کتاب علم دی، ورسره عالم دی، د هغه مخکې په نسبت هغه سرکشه پیرې کبرجن. او بل د ده را رسولم زر کېږي. نو زموږ مفسرین لیکي چې ده په کم حکمت را رسو، ځکه پیري خو ځان لی او جنس دی، هغه له خو الله یو طاقت ورکړی دی، او دا خو عام انسان دی، نو دی یې څنګه را رسوي؟ وی ده سره د الله نوم د اسم اعظم برکت و. اسم اعظم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په نومونو کې یو نوم دی، لوی نوم د الله تعالی. څوک چې د دغې نوم په توسل مانا سوال کوي، نو زه ورله هغه سوال هغسې قبلوم چې څنګه دی غواړي. اوس ګوره دعا خو انسان چې وکړي، نو د انسان دعا قبلیږي، خو د قبلېدو مختلفې طریقې دي. کله چې ته څه غواړې هغه الله درکړي، کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نه، د هغې په ځای به د الله شر ختم کړي. کله چې ته څه غواړې در به یې کړي، خو څه بوده پس به یې درکړي. او کله چې دا دعا ته کومه غواړې دا به د الله خیرت او ساتي خیرت کې به یې درکړي. نو د قبلېدو خو مختلفې طریقې دي. اسم اعظم کې دا یو کمال او برکت دی چې ته څنګه غواړې هغسې رب العالمین درته درکوي. څومره سات کې غواړې او څنګه غواړې. نو اسم اعظم ځان له کار نه دی، دا دعا دپاره یو سبب او وسیله ده. مختلفو صحابه کرامو سوالونه کړي دي، او نبی علیه السلام چې د هغې سوالونه اورېدلي دي، نو وویل فرموي دعا باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجیبه، چې د الله په هغه اسم اعظم یې سوال وکړه چې په دې څوک هم سوال کوي، نو دعا یې قبلېږي. اسم اعظم څه شی دی؟ دا څوک خو د الله دا نوم الله وایي دا اسم اعظم دی، دا الله خپل نوم دی، دا الله دا نوم یې ښودی دی، اسم اعظم دی. خو اعتقاد غواړي رونو، پوره تعلق د الله دا نوم. ګوره روحاني اسباب چې څومره وي، نو هغې کې عقیده و اعتقاد شرط دی. ظاهري اسبابو کې د عقیدې ضرورت نشته. ډسپلین ګولی دې وخوړه که عقیده دې پې وي که نه، خو چې خېټې ته دې ورله نو خوله در نه وباسي. اوبه دې وڅکلې که دې پې عقیده وي که نه، نو تنده دله ختمی. او روحاني اسباب هغه اعتقاد غواړي. هغه خو ظاهري سبب دی چې ستا کار کوي، هغه خو د الله او ستا منځ کې یو نسبت دی. نو انا عند ظن عبدي بي چې په الله دی کوم اعتقاد راغی، رب العالمین هغسې درته پوره کوي. ولې نبی علیه السلام فرمایي سورت فاتحه کې د هر مرض شفا ده. نو نبی علیه السلام دروغ خو نه وایي، هغه رښتیا وایي. اوس ته وایې لکه زه بیمار یم، سورت فاتحه مې په اوبو ولوستله او مې زه جوړ نه شوم. ګوره روحاني سبب دی، کلک اعتقاد غواړي. که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه زه لولم او ماله پې الله تعالی شفا راکوي، خامخا دله الله شفا درکوي. خو زموږ اعتقاد کمزوري، متزلزل یو مونږه. یا الزمزم لما شرب له، نبی علیہ السلام فرمایي زمزم چې د کوم مقصد له اوس که الله هغه مقصد درته پوره کوي. او تجربه هم داسې ده. د نبی علیہ السلام په حدیث کې تجربې ضرورت هم نشته، خو تجربه هم داسې ده. د ډوډۍ لپاره بعضې حضراتو شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده، نه د اوبو ضرورت راغلی دی، بې دې او نه د ډوډۍ. او د بیماری دپاره علاج دپاره استعمال شوي دي، الله په بیماري هم ختموي. ډېر خلک وایي مونږ خو زمزم او بسکو نه جوړېږو، هغه اعتقاد او یقین کمزوری دی. نو اسم اعظم دی سړي ته زده. یو سړي د نبي علیه السلام په مخ کې دعا کړې، یسألک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في مکنون الغیب. وی خدای ستا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په خپلو پټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلی دی. هغه له پې دعا قبوله کړه. ګوره یاد ورته نو چې کوم دی الله تا ته معلوم دی که نه. بل سړی سوال کوي اسألک اللهم بأنک انت الله لا اله الا انت الحنان المنان ذو الجلال والاکرام. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د الله په اسم اعظم سوال وکړه، ان دعا به قبوله شي. بهر کیف زمارونو دغه سړي سره آصف سره اسم اعظم، د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو او د الله نه به پې سوال وکړو. او سوال یوازې په ژبه نی، سوال په زړه کې وي چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي. که ته دا ووایې چې یاره سوال خو هم ټیم غواړي که نه، اسم اعظم لولو باندې هم وخت لګي او سترګې رب خو ډېر معمولي ټیم دی. د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول
بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته نه وکړې چې راغی سنګ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووایه وی صاحب دغه د مور بیا وویل ما واپس کافر کړي چې کافر شه. وی هر وخت مې وهي ته زما د مور لپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي. او مور سره چوکه یا لرګي لاس کې ورپسې راځغلي او جومات ته ورپسې راننوته. او ابو هریره صاحب ته مخکې د منډې وی نبي علیه السلام ته راغی وی صاحب دغه دې راپسې راله اوس ستا مخکې مې م وی نبی علیه السلام مبارک سر اوچت کړه دغسې لږ معمولي غوندې خدای د ابو هریره مور مسلمانه کړي. او چې دوه درې قدمه را مخکې شوه وی ترورې یا خورې څنګه رالې وی صاحب اسلام ته میړه کېږي ما ته مسلماني وښایه چې الله مې مسلمانه کړي. سکنډونه کې رب ته سترګې انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ته ستړیوالي ته محتاج دی. الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی نه. یو کون سره هر څه فیصلې کوي. نو دا مې دې پورې ووي چې دغه انسان ته اسم اعظم یاد و بس الله پوه کړی و د کتاب پویه و ورسره علم و ورسره عالم و هغه له الله دا طاقت ورکړی دی. نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دی دغه سرکشه پیرې به خپل کار کوي ده له توجه ورکول پکار. نبی کریم قرآن حکیم کې چې الله تعالی کم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام الله خلیفه جوړو. ولې خلیفه جوړ کړو؟ فرشتو سوال وکړو الله وی که عبادت له پیدا کې خو مونږ کوو که نه مونږ ستا ښکلې عبادت کوو مزېدار او چې دغسې د ده نه مخکې څوک پیدا کړي دي پیریان دې پیدا کړل څومره فساد یې په مخ د ځمکه کوو. الله امتحان ته اخلي دا ورته نه وي چې ودرېږه یاره یو میاشت تاسو م عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کومه ګورو سره چې کم یو به زیات ښکلی عبادت کوي. نه دا علم امتحان ته اخلي او د علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب شنو خلیفه جوړ. زما رونو اصل چیز ګورې علم دی پویه ده ښه الله دې مونږ ته د دین پویه نصیبه کړي. که د دنیا پویه هم کم قوم سره نی دا قوم تباه دی. نن د دنیا پویه امریکې سره او لندن سره ده ټول مسلمانان ورته محتاج دي. علم نه بغیر کار کوم ځای کېږي. د دنیا پویه مونږ له پکار ده خو اصل پویه د دنیا نه ده اصل پویه د دین ده. د دین پویه چې چا سره د الله په نږدې ترمذي شریف کې زمونږ احادیث را روان دي پرونه داسې تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی چې ډېر زیات عبادت کوي عابد. او بل حدیث کې راځي مشکات کې تېرېږي چې د نبي علیه السلام نه تپوس وشو چې یو سړی عالم دی او بل کس عبادت گزار دی او ډېر هغه عالم صرف فرض منځونه او عبادت کوي نفل نه کوي. او دا چې کوم عبادت گزار دي داسې عبادت کوي چې شپه ورځ عبادت کوي د ورځې روژې او د شپې منځونه دي کوم یو پکې غوره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه په یو ادنا مسلمان غوره یم دا منې که نه منې؟ وی او صاحب دا خو بلکل منو. نو وی دا مه منې چې د عالم په د عابد دقسې غوره دی. عالم له الله ډېره لویه درجه ورکړې ده. حدیث پاک ترمذي شریف کې پرون زمونږ تېر شو چې علماو ته مخلوق د خدای د حیوانات هم دعاګانې کوي تر دې حده پورې چې په سوړو کې میږي او په دریاب کې کبان د علماو دپاره دعاګانې کوي چې الله علما په مخ د ځمکه جمع دي ورسره. ولې که علما ني نو څه موده پس څه موده خو به خلک الله الله یادوي نفلونه به هم کوي عبادت به کوي خو بیا به څه موده پس د خلکو د ذهن نه د الله نوم ختم شي. دا خو تا ته عالم ښیي الله شته موجود دی یو دی د صفتونو مالک دی د قدرت مالک دی د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت به راشي نه به کبانې او نه به میږي وي. هغوی ته پته ده چې دا زمونږ دا ژوند د عالم سره تړلی دی. که عالم وي مونږ به جمدي یو قیامت نه راځي. که عالم ختم شو قیامت به راشي د الله نوم به ختم شي. نو به هر کیف ورته وایي چې ما سره زه د رب د سترګه کې را رسولی شم. سلیمان علیه السلام ورته هم ته دا کار وکړه ډېره ښه دره ورسوه. خو چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړې او ویې غاړولې تخت ورته مخامخ پروت و. د پیري په طاقت راونه رسېده. د چا په طاقت راوسېد درونو؟ د الله په طاقت الله راورسو. او چې تخت یې وکتل حیران شو دا خو ناشنا تخت دی او فورا یې د الله شکریا ادا کړه. کبر غرور یې ونه کړه. اوس زمونږ بادشاهان خو چې یو کار وکړي کبر غرور کوي هغه کبر غرور نه کړه او زما داسې بادشاهي ده. وګوره یو ساعت کې مې درته تخت راورسو
وی نه دا زما باندې د الله امتحان دی چې زه د الله شکریه ادا کوم او که د الله شکریه نه ادا کوم. هر یو کار چې رونو کې او داسې کار چې ستا پکې فایده وي نو په هغې کې د الله تعالی شکریه ادا کول پکار. درې واړه کار وشو. محلم تیار شو، بهترین اعلی شیشې والا، تخت هم راورسېد، د استقبال تیاري مو شوه. سلیمان علیه السلام یې ورېږې دې ښځې خو زمونږ ځای په دې امتحانونه واخېستل، مونږ هم د دې امتحان نه لو چې دا هم څه پوهه ښځه ده او کاسې بېوقوفه غوندې ده. وینکرو لها عرشها، دا تخت ولا لږ بدل لا بدل کړي، څه کرسی مخکې څه وروستو، او چې دا کم شکل یې دا ولا لږ غوندې ګډ څه ترې کموی مه خو دا ولا لږ ګډ وډ کړې چې دا راشي چې دا خپل تخت پېژني که نه پېژني. صاحب زبردست استقبال یې ورته وکړ حضرت سلیمان علیه السلام. دا راورسېدل چې راله څنګه او هغه چې کم محل ته خامخا غټ ګیټونه لګېدلي په هغې رانه نوځي او هغې خو لار د شیشې جوړې کړې ده چې دا څنګه راتلله نو مېلمه ته خلک وایي چې زه ته مخکې شه که نه، دی مخکې کړه چې دا به مخکې شي. اوس که موږ مخکې کېږو خو دا پوهېږي ور مخکې شه. چې دی وکتل چې اوبه دي، خیال یې دا وکړه چې بعضې علاقو کې خلک د خوند نه باره اوبه هم ساتي که نه، پرې خلک تېرېږي. نو دی فورا وکشفت عن ساقیها، دا پنسي اوچته کړې چې ګینې دا جوړ په اوبو زه ورپورې وځم، لږې اوبه غوندې دي. خو چې خپی کېښوده اوهو دا خو اوبه نه دي، دا خو څه شیشه غوندې لګېدلې ده، اوبه ترې لاندې دي. لومبې چې دا شی وکت، ګوره بادشاهي په قمقلتوب نه کېږي، بادشاه هوښیار انسان وي، پوه شوه چې اوهو دا خو ناشنا، ما خو چې زما تخت دی او زما بند دی د یمن او دا خو څه ناشنا غوندې بادشاهي ده، دې شیشې ته وګوره او لاندې اوبو ته وګوره. چې مخکې لاړه او هغه خپل تخت یې ولیده نو سلیمان علیه السلام فورا ورته وایي چې دا ډېر سوچ هم ونه کړي، فورا ورته وایي وی دغه دی دا تخت ته وګوره که نه، ستا داسې تخت شته، داسې تخت دې شته را چې زمونږ سره دی؟ چې لږ غوندې وکتل وی کانه هو، وی دا خو زماغه معلومېږي، دا خو هغه شان معلومېږي، خو دا لفظ یې ځکه وایي چې لږ تبدیلي پکې راغلې وه که نه، دې نه پته ولګي چې ښځه هوښیاره ده، قابله ده، پوه ده. او فورا بغیر د سوچونو چې رانه چې د سلیمان علیه السلام دا قوت او طاقت یې ولید، پوه شوه چې دا خو بغیر د الله د امداد نه کېدی نشي، ممکنه نه ده، مخکې هم اورېدلي دي، مخکې هم سوچونه کړي دي. بس وایي چې ستا کوم دین دی او کوم مذهب دی، هغه دین او مذهب اختیارول غواړم او د الله ذوالجلال رب العالمین دین هغې قبلولو ته تیار یم. الله ذوالجلال مسلمانه کړه، مسلمانه شو. بعضې دلته کې زمونږ دې قصو والا څه خبرې اترې لیکلي دي خو هغه مې قصدن پرېښودی، هغه دروغ خبرې دي. وایي خپې چې وې نو هغه د خر وې او دا پنسې ځکه اوچتې کړې چې پته ولګي او دا ټولې دروغ خبرې دي. ښه د انسان خپې د خر نه، انسان و عام لکه خشته ښځه و ښکلې خوبصورته مزېداره او دا نورې خبرې چې ما که مې پرېښود دا دروغ دي، دا واهیات دي. مسلمانه شو او بیا د اسلام نه پس حضرت سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده، لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا چې سلیمان علیه السلام سره بیا نکام وکړله او بیا حضرت سلیمان علیه السلام هغه خپله بادشاهي م ورته واپس کړې ده. بعضې علما لیکي چې نه دا خو ښځه وه او د ښځې بادشاهي خو مناسب نه، نو دی ولې بادشاه کړه واپس؟ دا د هغې خپل شریعت، زموږ خپل شریعت دی، د هغې خپل شریعت. هوښیاره ښځه وه، پوهې وه، قابله وه، خپله بادشاهي یې ورته واپس کړې ده، د یمن بادشاه وه او د سلیمان علیه السلام سره نکام ثابته ده. زمارونو دغه سلیمان علیه السلام چې د دومره لوی قوت او طاقت خاوند و، خاصیت دی چې د مرګ د مخکې الله هغې سره مشوره کوي. نو ساتې په خپل ټیم وي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار او اخیري د وفات وخت نو حضرت اسرائیل علیه السلام ورته راغی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړله او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلي دي، د معجزاتو کتاب دی، چې جبریل علیه السلام اسرائیل علیه السلام چې جبریل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام دواړه، دا جبریل علیه السلام او ملک الموت دواړه، نو چې جبریل علیه السلام څنګه راننوته نو د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته، وی صاحب دا یو فرشته ده او د مرګ فرشته ده،
او دا د اسمان نه په ړومبي ځل دا کوزه شوې ده. د دې نه مخکې دا د اسمان نه ده راغلی. اسماعیل د هغې فرشتې نه و. که ستاسو خوښه اجازت درنه غواړي. نبي علیه السلام مبارک خو پوه شو، هسې مخکې نه پوه اجازت یې وله ورکړه. نو چې هغه څنګه راننوت هغه د مرګ فرشته، نو نبي علیه السلام مبارک ته فورا عرض کوي چې زه خو راغلی یم، الله را لېږلی ما چې زه ستاسو روح قبض کړم. څنګه مو خوښه ده؟ نو نبي علیه السلام مبارک حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل لکه انسان چې چا سره مشوره کوي. نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي؟ اوس ګوره پیغمبر ته چې دا خبره وکړي هغه بیا دنیا کې پاتې کېدل نه غواړي. وایي د الله رسوله ستا خپله خوښه ده که دنیا کې پاتې کېدل عمر څه موده غواړي هم ستا خپله خوښه ده، خو الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق کې دی. اوس پیغمبر ته چې ده ووایي چې دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی، او بیا دا م ورته وایي چې الله ستا ملاقات ته په شوق کې دی، نو پیغمبر په دنیا څه کوي؟ نو زما وروڼو نیټه هم حق دی چې په کومه نیټه، خو دا د پیغمبر یو عزت وي. نو عایشه صدیقه فرمایي چې د نبي علیه السلام مبارک روح کله مبارک وتی دی نو دا الفاظ یې وویل چې اللهم الرفیق الاعلی، یا خدای زه هغه لویه ملګرتیا غواړم. وایي زه پوه شوم چې دا حق حدیث دی چې کله نبي علیه السلام په دنیا کې و او فرمایل به چې پیغمبر سره الله د وفات په وخت کې مشوره کوي. وایي مشوره ورسره وشوه اذن لا یختارنا، موږ نه غوره کوي او الله غوره کوي. نو سلیمان علیه السلام سره مخکې رب العالمین دغه مشوره وکړله چې زه خو دې ځان ته رابلم او خپل ملاقات ته در کوم، بس د دنیا قصه خلاصه، لیکن دا بیت المقدس هم تیارېدل غواړي. نقشه تیاره کړه او د پیریانو چې دا کوم مشر دی هغه له یې ورکړه، هغوی به خپل کار کوي په دا منبر کښېنه، په منبر باندې ناست دی، ځان ته یې کونټۍ د ځینې تاړمه کړله، الله ترې څه وویستل، یا شپږ میاشتې یا یو کال دقسې کونټۍ باندې ځنه پرته ده، او پیریان راځي او تماشه کوي په دا شیشو کې نیغ ګوري، او یو بل ته وایي چې ګورې هغه دی خپل عبادت ته ناست دی، ښه اعتکاف ته ناست دی، چله کې ناست دی، شا به دلادل کار کوي. هلته جومات پوره شو بیت المقدس، دلته کې وینو لاندې نه کونټۍ ویښو، خو چې څنګ پرېوته بس پیریانو بیا ګوتې مروړل شروع کړو. هو دا موږ څه وشو؟ دا شپږ میاشتې یا دا یو کال مفتو کې را باندې کار وشو، سړی خو مخکې نه و پاتې شوی. دا مې درته تېره جمعه دې نه چې کوم مسایل و هغه مې درته بیان کړي. مخکنۍ جمعه کې وفات شو سلیمان علیه السلام، بیت المقدس غوندې عظیم جومات جوړ شو. بیت المقدس لومبی چا جوړ کړی؟ لومبی ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی، او بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی، او بیت الله خو د ابراهیم علیه السلام نه ډېر مخکې جوړ شوی و، فرشتو جوړ کړی، بیا آدم علیه السلام جوړ کړ، بیا شیس علیه السلام، د هغې نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړ. خو د ابراهیم علیه السلام نه الله دا دوه غټ کارونه واخیستل، یو بیت الله جوړول دغه زمانه کې روان شوی، او یو بیت المقدس. بیت المقدس د ده زوی اسحاق علیه السلام هغه ورسره په شریکه جوړ کړ، او بیت الله د ده بل زوی د اسماعیل علیه السلام ده ورسره په شریکه جوړ کړ. بیا د ابراهیم علیه السلام د وفات نه پس د هغه نوسي یعقوب علیه السلام پکې لږ کار کړی دی، جوړ کړی دی، او بیا د هغې نه پس حضرت سلیمان علیه السلام په یو ناشنا انداز جوړ کړ. دا اویو پیغمبرانو قبرونه اوس هم د هغې په جوار کې شته، بیت المقدس ډېر جلیل القدر پیغمبران، او د ثواب هم ډېر لوی فضیلت دی. نبی علیه السلام صرف د دریو جوماتونو د مونځ فضیلت ذکر کړی دی، یو د بیت المقدس، یو مسجد نبوي مبارک، او یو بیت الله شریف. خو د بدقسمتۍ نه بیت المقدس نن زمونږ په قبضه کې، نن د یهودیانو په قبضه کې تللی دی، هغوی سره دی. مسلمانان پکې دي، منځونه پکې کوي، خو په قبضه کې د یهودیانو دی، او هر کله چې دي طبیعت یې ورته خړ دی، ځکه هغوی څو ځله دا فیصله وکړه، خو د مسلمانانو دغه نه یریږي، او بلکې کیدی شي د مسلمانو څه طاقت پاتې دی. دا فیصله کوي هغوی چې دا مونږه بدلو په هیکل سلیماني. څه مطلب؟ چې دا به زمونږ یو عبادت خانه ګرجت جوړو د بیت المقدس نه. دا زمونږ د بېغیرته او د دې بېغیرتو حکمرانانو وجه ده. ټول حکمرانان زمونږ په عربو کې دي، په عجمو کې دي، بې خونده دي، بېغیرته دي. عظیمه قبله چې کم زمونږ د پیغمبرانو جومات دی، زمونږ پیغمبرانو جوړ کړی دی، او د عبادت او د مونځ پکې ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر دی پکې. هغه جومات نن د کافرو په قبضه کې، او په دې کوشش کې دي چې دا به مونږ کله د خپلو عیسایانو خطا مې د یهودیانو په ګرجه بدل کړو، خپل عبادت خانه کې جوړوي.
د یهودیانو خدا سلیمان علیه السلام ته به جادوګر وي عیاذا بالله. من خو وایو چې دا هر څه د سلیمان علیه السلام دی دا خو د الله تعالی په طاقت دی. په یو ساعت کې تخ را رسېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله څومره طاقت ورکړه. معراج ته چې کله نبی علیه السلام مبارک ته د ام هانئ د کور نه الله روان کړی و. ام هانئ د علي صاحب خور و د نبي علیه السلام د تره لور وه او د هغې په کور کې ودو په کوټه کې او د هغې ځای نه روان کړ او څونه مزل شو حتویم ته راغې سینه مبارکه یې وشلېدله بیا په براق باندې سور کو بیت المقدس ته یې بوته او بیت المقدس کې 2 رکعته مونځ وکړه. پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو او د هغه ځای نه بیا اسمانونو ته لاړ او د اسمانونو نه پورته لاړ جنتونه یې وکتل دوزخونه یې وکتل د دنیا مزل یې وکړ. ډېر زیات چکر یې وواهه نبي علیه السلام مبارک او ډېر لوی سیر یې وکړ او په هغه شپه کې واپس راغی او دا په څومره ساعت کې دا ټول کارونه وشو. نبی علیه السلام مبارک د حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام د کومې بسترې نه پاڅېدلی و هغه بسترې له واپس راغی هغه همغسې ګرمه وه. هغسې هغه د انسان چې د بسترې نه پاسي هغه ګرموالی حرارت به کي وي هغسې ګرمه وه. او چې په هغه کومه بنده اوزي ده کو دروازې نه هغه جبریل علیه السلام راغلی په چت وګورې اووت په دروازه چې بنده وځي نو هغه زنځیر وي که چې راښکته کړي هغه زنځیر داسې لقېږي چې وي راښکته یې کړي پخوا کړو والا زنځیر نه هغه لقېږي نو چې څنګه دی وتل هغه دروازه یې کولاول هغه زنځیر یې راښکته که هغه لقېده نو چې نبي علیه السلام مبارک دا دومره لوی سفر په واپس راغی هغه زنځیر هغسې لقېدل او درېدلی نو دا به برته ناشنا ښکاري چې د آصف د اسم اعظم د دعا په برکت تخت پر د سترګه کې ورسېد د یمن نه شام ته لیکن دا برته د هغې نه زیاته د نبي علیه السلام دا معجزه ناشنا ولګي چې په دومره لږ ساعت کې دومره لوی سفر هم وشو معمولي ساعت دا د الله طاقت یې زمارونو. نو یهودیان په سلیمان علیه السلام دام غټ اعتراض لګوي. سلیمان علیه السلام یې دی چې دا خو جادوګر و دا جادوګر نو پیغمبر سره چې کوم طاقت د عقل نه بار هغې ته معجزه ویل کېږي دا معجزه وه. وفات شو د بیت المقدس په ګوان کې دفن شو. اوس د بیت المقدس ایسره د سلیمان علیه السلام قبر چې کوم ځای کې دی هغه یمن چې ما مخکې جمعه درته ویلي چې هغه کوم مضبوط ډیم لوی بند په میلونو او اوچت او پلن او د دنیا اوبه او هغه سرسبز و شاداب علاقه په یمن کې چې ګیر چاپېره باغونه او قرآن حکیم کې الله تعالی صفت کوي او د بلقیس متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې صفت کوي و اوتیت من کل شیء چې په دغه زمانه کې د بادشاهانو سره کوم څیزونه دغه ټول څیزونه ما بلقیس ته ورکړي وو. زمانه پې تېره شوه بلقیس هم وفات شوه. چې زمانه تېره شوه دغه قوم سرکشي شروع کړه د الله تعالی نافرماني شروع کړه او لویي او کبر یې شروع کړه. الله هغه بند پې وشلو بند باندې الله ګوره بعضې وخت کې یو د معمولي څیز نه الله تعالی لوی طاقت واخلي مګې الله په هغه بند باندې مسلط کړي مګې پکې لګیا وي سوړې پکې ایستلې بند یې ټول کمزورې کړ. خو چې کله د رب العالمین د هغه قهر او د غضب هغه ټیم راغی او قهر او غضب یې شروع کو بند ډیم وشلېده لکه اوس مثال په طور توربیلې یا د ورسک یا بل دا ډیمونه وشلېږي نو دا اوبه چې په کومه علاقه ورغلې خو انسان علاقې تباه شوې که نه هغه ډیم وشلېده د یمن کې څومره علاقه وه ټوله تباه او برباد شو. باغونه هم لاړل ختم شو محلات د خلکو هم ختم شو چې څومره بادشاهي او بادشاهي هم ختم شوه په لکاو انسانانو او حیوانات او د ځمکې هر څه لاړل تباه او برباد شو. یو قوم چې ته د غرونو په درو په غاړه کې و لږ غوندې قوم هغې ته هغه اوبه ونه رسېدلی شي هغه بچ پاتې شو. هغه قوم چې بچ پاتې شو د هغې بیا په یمن کې د اوسېدو انتظام نه و ځکه یو ځای کې چې قوم اوسېږي نو هغه ځای کې اوسېږي چې څه د خوراک څښاک انتظام خو وي که نه دومره سیلاب راغی او دومره علاقه یې تباه او برباده کړه چې بیا دې هلته اوسېدی نه شو هغې د هغه ځای نه هجرت وکړ رالل په لاره تلل نن چې کوم ځای کې مدینه منوره ده دغه مدینه شریفه ورته لږه غوندې ښه ځمکه ښکاره شوه لیکن پخوا نه یهود اوسېدل هلته دیره شو. د مدینې منورې د اصل باشندگان چې څومره دي اوس او خزرج دا د هغه یمن خلک چې راغلي وو هجرت یې کړی او هلته کې پاتې شوي دي اوسېدلي دي د هغې نه الله تعالی د مدینې منورې بادي شروع کړله.
ځکه خو نبی علیہ السلام مبارک په یمن ته دعا کوله، اللهم بارک لنا فی یمننا، خدای زمونږ له یمن په خاوره کې او د یمن په باشندګانو کې برکت واچوي. او نبی علیہ السلام مبارک نه یو ځل تپوسو شو د عقیدې مطابق، وی صاحب که د خلکو عقاید ګډوډ شي نو موږ به ښکلې عقیده کوم ځای معلومو، نو د یمن حواله یې ورکړله. یمن العلم یمان والحکمة یمانیه، وی علم هم به د یمن نه زده کوې او حکمت چې دی حکمت علم دام یمنی دی. الایمان یمان والحکمة یمانیه، او ایمان به چې د نورو خلکو په عقیدو کې اختلاف راشي، یاره دا په صحیح عقیده دی او که دا بل په صحیح عقیده دی. د یمن خلکو عقیدې ته ګورې هغه به سوچ عقیده به د اسلام او د ایمان. د مدینې منورې چې څومره انصارو دا د یمن د خلکو اولادو، ابن قیله به ورته وي، اوس او خزرج، هغې نه بیا څونه کار رب العالمین واغېسته. هسې بعضې خاوره کې داسې یو صفت وي چې هغه په بله کې نه. فورا د بلقیس په زمانه کې د سلیمان علیه السلام دعوت یې قبول کړ، الله ټول مسلمانان کړ. بیا چې فسادونه هلاک شو راغلل مدینې شریفې کې اوسېدل، چې د نبي علیه السلام دعوت ور ورسېد، پروردګار ټول مسلمانان کړ. دومره په اسانه یو قوم نه دی مسلمان شوی څومره په اسانه چې د یمن دغه قوم د بلقیس په وخت کې مسلمان شو، او دومره په اسانه چې بیا د نبي علیه السلام په دعوت کې الله تعالی د مدینې منورې خلک مسلمانان کړ. زما ورونو دا واقع مې په دقه بنیاد درته بیان کړه، او دې کې چې څومره مسایل هغه مې درته ذکر کړل. خو د ټولو اخري خلاصه دا ده چې څومره لوی د طاقت خاوند دي، که لوی بادشاه ولې نه دی، د دولت خاوند ولې نه دی، د مرګ نه نشي بچ کېدی، که نه بچ کېدی شي. سلطان ذوالقرنین اسکندر وګوره لوی بادشاه تیر شوی، سلیمان علیه السلام وګوره څونه مضبوطه بادشاهي وه، لاړ د خاورو لاندې. اوس د پیغمبر خو ځان له شان یې ګورې، پیغمبر پکې مې حسابه وه. د پیغمبر وجود د وفات نه پس هم نبي علیه السلام فرمایي خاوره د پیغمبر وجود نه خوري، لیکن د دنیا نه خو لاړ که نه. لوی لوی طاقتونه، یاره دنیا دا چې څومره غټ غټ طاقتونه تاسو وینئ، لاړل ختم شو. غټ غټ بادشاهان د انګریزانو څونه غټ غټ بادشاهان تېر شوي دي، نن په مخ د ځمکه نشته. نمرود ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه، فرعون ته وګوره څونه غټه بادشاهي وه، خدای دعوې به یې کولې، دا یې نن نشته، ریز مریض دی. نو که لوی بادشاه دی او د لوی سلطنت خاوند دی، هغه په مخ د ځمکه همیشه نشي پاتې کېدی. تاله دا یو ډېر لوی نصیحت دی، موږ به په مخ د ځمکه څه جمدي پاتې شو. او که لوی پیغمبر ولیدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت په مخ د ځمکه او په اسمانونو کې بغیر د الله ذات نه بل و نه. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون، هغه هم د دې جهان نه ده. نو نه تا بادشاهي د مرګ نه بچ کولی شي، نه د پیریانو طاقت دې بچ کولی شي، نه پیغمبري، نه ولایت، نه علم، او نه دولت، او نه غریبي. په یو څیز د مرګ نه نشي بچ کېدی، خامخا به مرې. خو اصل څیز ایمان او اسلام او د هغې دولت دی. نو رب العالمین دې زمونږ د ایمان او د اسلام دولت نصیب وګرځولی کي. دنیا که ډېره مې پاتې ده، غټه خبره دا ده. زما وروڼو یو اخري خبره درته کومه. څه موده مخکې ډنمارک دا د دې کافرو یو ملک دی، هغې د نبي علیه السلام مبارک په شان کې ګستاخی کړی وي. موږ په دې احتجاجونو هم ستړي شو، او هغې څه د نبي علیه السلام خلاف څه غلط څیزونه شایع کړي وو. په هغې باندې خو بیا خلکو لوی احتجاجونه وکړل مسلمانانو ملکونو کې، او دارنګې د کافرو په ملکونو کې چې کوم مسلمانان هغې جلسې جلوسونه وکړلې، او ډېرو ملکونو د هغوی د مصنوعاتو نه بایکاټ هم وکړ. دې موده مخکې بیا هغه سپیرو هغه څیزونه بیا راویستل، تازه یې کړل. خو د مسلمانانو له هغه دغه ورکوي، هغه درشن او چلنج ورکوي، خفه کول کوي. نو په هغې باندې بیا په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د هغوی احتجاجونه وچلېدل. نو په احتجاج موږ څه نشو کولی، د عوامو به څه احتجاج؟ زمونږ احتجاج کې به صرف زمونږ دونه فایده وي چې موږ به الله ذوالجلال ته دا خبره ښکاره کړو چې یا الله موږ مسلمانان یو، او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه توهین چې چا څومره بېعزتي کړې ده د تصویر په شکل کې، که ډېر تصویرونه هم جوړ کړي که نه، خو د نبي علیه السلام مبارک ذات ته نشي رسېدی. خدای موږ په دغه کسانو باندې خفه یو، او د نبي علیه السلام سره په زړه کې عشق محبت لرو، او که وس او طاقت هم پیدا شو، دا مو ایمان دی او دا مو دین دی.
وس او طاقت هم پیدا شو. نو که دغه خلک په ګوتو رالل نو انشاءالله چې جمدي به هم رانه پاتې نه شي. خو دغه طاقت اوس زمونږ شته دی نه. دا غټ احتجاج مونږ د هغې خلکو نه نه کوو. زما خپل سوچ دی د هغې خلکو نه مونږ او دی کافر د مسلمان دشمن دی. نو چې دشمن دی دشمن خو خلکو پسې کوي دغه زمونږ احتجاج د خپلو حکومتونو نه دی. دا چې نن د عربو دا غټ غټ سیټان دی او د دنیا دولتمن خلک دي یا زمونږ د عجمو دا لوی لوی سرداران دي، دی ولې د دغه ډنمارک سره تعلقات ساتي؟ پکار دا چې دی ورسره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي. د هغې چې څومره مصنوعات په کارخانو کې جوړېږي چې دا ورته بند کړي، خپل ورته نه لېږي. نو چې صرف د مسلمانانو منقوله احتجاج وکړي که نه چې د دغې ملک کې کوم شی جوړېږي هغه موږ په خپل ملک کې نه خرڅو. قسم دی که نن دغه ملک پوزه را نښکته یاد وساته. نو ګیله زمونږ د کافر نه نشته، ګیله زمونږ د دغه مسلمانانو حکمرانانو نه ده چې دا بې خوند لري، بې غیرت دي. کافر ورباندې په هره موقع لوبې کوي او دا خاموش د دې خپلو حکومتونو د دفاع لپاره ناست دي. وکړه چې الله تعالی دغه بدبختو چا چې دا خاکې جوړې کړې دي او د رسول الله سم توهین یې کړی دی، الله دې په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي. دغه ملک ته الله تباه کړي او د هغوی چې کوم ملګري دي الله دې په زلزلو غرق کړي. او زمونږ د دې ټولو مسلمانانو حکمرانانو قبله دې الله مکې او مدینې ته کړي. الله تعالی دې په زړونو کې د خپل پیغمبر محبت پیدا کړي او د خپل ښکلي پیغمبر په ذات د دې په زړونو کې الله تعالی ننګ پیدا کړي او الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد پیدا کړي. څومره چې مسلمانان په کوم وطن کې په دغه په تکلیف کې دی نو الله تعالی د هغه تکلیفونو نه په امن کې وساتي. زمونږ یو طالب دی بیمار دی، دعا غواړي. څومره بیماران دی الله تعالی ټول له شفا ورکړي، الله دې قرضداران د قرض نه خلاص کړي او زمونږ په زړه